دوستانو د ټولو ناول خو ستاسو د مینې ډک سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیرو یارانو سلامونه را لېږلي دي، د عقیدت پرځونې دي، پوښتنې کړي دي. الحمدلله موږ په صحت کې یو، په عافیت کې یو، خیر دی، شکر دی. دویم نمبر بعضې یارانو پوښتنه کړې تیر درس کې تاسو نه وئ، نو او زمونږ کله کله داسې ناغه راځي د پروګرامونو د مصروفیاتو په وجه باندې. که زه نیم نو انشاءالله زما بل یو ورور زما نه ډېر غوره او بهتر په هر لحاظ هغوی به دلته ناست دي، دا سلسله به همدقسې جاري وي. که ستاسو هر قسم دیني پوښتنې وي، سوالات وي، نو تاسو موږ نه د وټسپ په لاره باندې د وټسپ په ذریعې سره خپل سوالونه کولی شئ، خو جواب به د وټسپ په ذریعې نه ملاویږي، جواب به د هر اتوار په شپه هم په داسې لایو پروګرام کې تاسو ته ملاویږي. زمونږ د وټسپ نمبر 0336 54 65 134 یعنی 033 شپږ 15 څلور شپږ 15 1 3 څلور. دا زمونږ د وټسپ شمیره ده. انشاءالله نن به هم حتی الوس مونږ تاسو د سوالونو چې څومره شوي دي د هغې جوابونه به درکو، او ورسره یو معذرت دا کوم چې د بعضې یارانو سوالونه پاتې شي، هغې بیا جلدي کوي چې تاسو مونږ ته جواب رانه کو، نو هغې ته خامخا جواب ملاویږي چې د هغې سوال زمونږ نه وټسپ کې اخوا دېخوا شوی نه، نو جواب که په دې درس کې نه را روان درس کې ملاویږي، خو جواب به انشاءالله ملاویږي. تاسو مطمئن اوسئ. زه یو خواست تاسو ته بل هم کوم، او بل کې دا غواړو چې مونږ د خپل درس دا ټیم لږ مخکې کو. 8 بجې د په باندې ته نیمې عموما دا ټیم منځونه کېږي، بعضې ټیم مونږ باندې هم جلدي وي چې یاره دا وعدې خلافي رانه نه شي او درس په وخت باندې شروع کو، دا یاران منتظر وي. نو په دې وجه باندې مونږ د خپل مسنونه اعمال او اذکار هم د جمع نه بعد پاتې شي، صورت ملک وغیره وغیره نور بعضې اعمال به هر سړی بس خپل مصروفیات لري، نو هغه هم زمونږ نه د جلتیا د وجې نه پاتې کېږي. او بل اوړی را روان دی، ګرمي را روانه ده، او په اوړي کې دا شپې چونکې لنډې وي، نو د دې په بنا باندې مونږ دا د را روان درس ټیم به انشاءالله د را روان اتوار په شپه 7 بجو نه تر 8 بجو دا به زمونږ د درس ټیم وي. 8 بجو نه بعد بیا مونږ د جمع اهتمام کو انشاءالله، هغې نه بعد بیا مونږ خپل بیان ته اختتام ورکو، خپل مسائلو ته، خپل پروګرام ته. ښه جي زه په دې خپل پروګرام کې خپل معزز ملما جناب زمونږ د سترګو تور د ډډ ټکور ناظم صاحب محترم، مفتی صاحب محترم ته هر کله وایم هر کله راشي په خیر راغی جي. الحمدلله جی ښه جي. مفتی صاحب محترم زمونږ یو ورور 4 سوالات کړي دي، نمبر وار به مونږ وړاندې کوو. د هغې نه وړاندې زمونږ بل یو ورور څه پوښتنې کړي دي. اول حق د هغه دی ځکه سوال د هغه مقدم دی. اول سلام را لېږلی دی، سلام نه بعد هغه فرمایي چې یاره یو مسافر د بینک په ذریعې سره خپل رقم یا پیسې خپل وطن ته رالیږي، نو د بینک په ذریعې باندې چې زه دا کوم خپله تنخواه یا پیسې د خپل وطن ته رالیږم، په دې کې څه ګناه شته یا نشته؟ دا د بینک په ذریعې پیسې رالیږل جایز دي که نه دي جایز؟ الحمدلله وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اولا د خپل ورور سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، او ثانیا د هغوی د مسلې جواب دا دی چې بالکل د بینک په ذریعه باندې خپل وطن ته پیسې راستول دا جایز کار دی، کولی شي، هېڅ قباحت نشته ورکې. همدغه ملګری دویم تپوس دا کوي چې کله کله موږ سره څه مال وي، پیسې وي، هغه د محفوظ کېدو په خاطر باندې زه دا پیسې په بینک کې ښودل غواړم، زه د دې پیسو زکات هم ادا کوم، په دې پیسو باندې منافع او سود نه اخلم، او په دې خاطر بینک एकदम چې نن سبا امانتدار خلک ډیر کم دي، هغه ملاویږي نه په معاشره کې. عموما چا سره زه کېدم د ضرورت په ټیم غواړم، ما ته بیا خپل رقم نه ملاویږي، نو په دې خاطر زه بینک کې رقم एकदम او د هغې زکات هم ادا کوم، منافع نه اخلم. دا بینک کې ښودل جایز دي یا نه دي جایز؟ جی بینک کې مختلف قسم اکاؤنټونه جوړیږي، یو سیوک اکاؤنٹ دی، بل کرنٹ اکاؤنٹ دی، او بل چې کوم دی لاکر اکاؤنٹ دی غټو بینکونو کې وي.
نو د ضرورت په بنیاد باندې اولن خو د رور ته دا وایم که کېدی شي څومره چې ممکن وي دا مال خپل مال په خپل کور کې د محفوظولی شي. بهتره خبره دا ده چې د خپل کور کې کېږدي، بینک کې کېنږدي. او که کور کې حفاظت نه کېږي نو بیا بینک کې د کرنٹ اکاؤنٹ ضرورت په بنیاد باندې علماو چې کوم د اجازت ورکړی دی کرنٹ اکاؤنٹ کې بیا چې کوم دی د خپلې پیسې دی جمع کولی شي او ضرورت په بنیاد باندې دا بیا جایز. ٹھیک شو جی، جزاکم الله. زمونږ یو ورور د تارو جبی اوسیدونکي خو فی الحال په سویډن کې دی، احمد علی شاه په نوم. هغه سلام هم رالیږي او پس د سلام هغه څلور پوښتنې کړي دي. د هغې اول تپوس دا دی چې مونږ په سویډن کې هلته یو کمپنۍ کې کار کوو یا هلته څه ملازمت کوو، هلته مونږه څه حصې داسې وي شیرز ورته هغې وایي، حصص اردو کې ورته حصص وایي. هغې وایي چې مونږ ته د کمپنۍ د خوا نه یو ملازم ته یو حصه ملو شي د کمپنۍ د خوا نه، یا یو ملازم په کمپنۍ کې څه حصه واخلي او هغې سره شریکه کړي. نو آیا په دغه حصه باندې د باندې کوم زکات لازمیږي که نه؟ حصه باندې زکات لازم دی یا د دې حصې نه چې دته کوم منافع حاصلیږي، کومه نفع راځي، کومه فایده ورته میلاویږي، کومه حصه خپله ورته حز میلاویږي، په دغه حصه باندې چې کوم دی زکات لازم دی او که د هغې په منافع باندې زکات لازم دی؟ وروره فقهای کرام او علماو زمونږ دا لیکلي دي چې د کمپنیانو په کم شیرز او حصص چې کم دي د هغې حصصو کې هم په صاحب د حصې باندې زکات لازم دی په شرط د دې که چېرته دا نصاب ته رسېدل دا حصص، او کم منافع او منفعت چې د دې نه حاصلیږي نو په هغې کې هم یعنی منافع او حصصو دواړو کې چې کم دی زکات شته، خو که چېرته نصاب ته رسېدل دواړو کې به زکات ورکوي. ښه جي، همدا ورور دویم سوال کوي. دی وایي چې د یو سړي خپل کور وي هغې کې اوسېږي او دویم یو کور دی هغه په کرایه باندې ورکړي. دا کم کور چې د په کرایه باندې ورکړی دی د دغه کرایه په کور کې د باندې زکات لازم دی یا نه دی لازم؟ په دې کې زکات شته که نشته؟ جی کوم کور چې د کرایه باندې تا ورکړی دی او دا مثال کرایه باندې ورکړی پراپرټۍ مقصد پاکستانی د خرڅولو دپاره د نی اغستی جوړ کړی دی او کرایه باندې خلک ورکې اوسئ نو دغسې کور قیمت کې چې کم دی بیا زکات نشته دی. البته دې نه کومه کرایه چې حاصلیږي هغه که جمع کېده او کال پې تیر شي او نصاب ته رسېده نو په هغې کې بیا زکات هغه شته دی. ډېره مننه جي. ښه جي، دا ورور دریم یو تپوس دا هم کوي چې یاره زه په پردیس کې مونږ نه بعضې ټایم کې منځونه قضا شي، 3 منځه قضا شي یا زیات یا کم، کله کله په ډیپټۍ کې یو سهار مونځ خو زه په کوره دا کم ماسپښین مازدیګر ماښام مونځ زمانه قضا شي، ماسخوتن بیا کور ته راشم. د دغه قضا منځونو چې دا 3 منځ زمانه کم قضا شو د دې د قضا وړو طریقه به څنګه وي؟ زه د ماسخوتن منځ ادا کم نو دې نه بعد به دا ادا کوم یا دې نه مخکې به دا ادا کوم، یا ماسخوتن منځ ما ادا کو نو د هغې نه بعد به زه اول د ماښام منځ کوم بیا د مازدیګر بیا د ماسپښین، که نه اول د ماسپښین بیا د مازدیګر بیا د ماښام؟ د دې قضا د مانځه په ترتیب باندې مې لږ پوه کړي، د دې وضاحت موږ نه غواړي. وروره داسې کار دی که یو سړی صاحب ترتیب وي، صاحب ترتیب دی ته وایي چې هغه نه 6 منځونه پرله پسې متصل هغه قضا شوي نه وي نو دا سړی صاحب ترتیب دی. دا نه چې بیا منځونه قضا شي، مثال مازدیګر ماښام ماسخوتن منځ ته قضا شه نو دی چې قضایي راوړي اولن به د مازدیګر منځ کوي، بیا به د ماښام منځ ادا کوي، بیا به د ماسخوتن منځ ادا کوي. دې طریقې سره بیا به ترتیب څنګه چې په ترتیب باندې فرض دي دقسې ترتیب سره به بیا د دې منځونو قضا هغه راوړي او د وقتي منځ نه بیا دا مخکې ادا کوي. لکه مثال د نن شپې د ماسخوتن منځ دی وقتي منځ ته کې او تا نه مازدیګر ماښام ماسخوتن منځ قضا شوی دی او ته صاحب ترتیب د دې ماسخوتن منځه نه مخکې به اولا د مازدیګر منځ کې، بیا د ماښام، بیا د ماسخوتن قضایي، بیا به د دې ماسخوتن وقتي منځ ادا کوې. ها که چېرته د وقتي منځ ټایم تنګ شه، که ته قضایي راوړې وقتي منځ د نه قضا کېږي نو بیا به د وقتي اول کې هغې نه وروسته به قضایي منځونه بیا راګرځې. او که یو سړی صاحب ترتیب نه وي هغه نه مثال 6 منځونه پرله پسې هغه قضا شوي
شوي وي نو هغه دپاره بیا حکم هغه دا دی چې هغه که ترتیب سره قضا راوړي که بغیر د ترتیب یې راوړي نو که د مازدیګر اول کې ورپسې د ماښام کې بیا د ماسخوتن کې قضایي او که نه اول ماسخوتن بیا ماښام بیا مازدیګر کې نو چې صاحب ترتیب نه بیا ترتیب ساقط دی ستا خوښه که په ترتیب یې راوړي که غیر ترتیب. ډېره مننه جي. وروره ته چې دا درې منځونه کم ته کښې نو ستا خو د ترتیب نه دا کم دي درې منځه دي عموما نو تا اول د ماسپښین بیا مازدیګر بیا ماښام کوله که څنګه چې مفتي صاحب وضاحت وکړو هغې باندې به ستا سر خلاص شوی وي انشاءالله العزیز. چې ښه دا مرګرې څلورم تپوس دا کوي احمد علي شاه صاحب دی وایي چې د یو کپنی ګاډی زه چلوم یا یو ملګری چلی یا ټیکسي چلو او موږ ته د مانځه کولو ټایم نه میلاویږي نو آیا زه په دې ګاډي کې مونځ کولی شم یا نشم کولی او که ګاډي کې مونځ کولی شم نو د قبلې جهت ته عموما زما مخ نه وي یا زما د مخ کله قبلې ته کله غیر قبلې ته د دې مسلې لږ وضاحت راته راکړئ چې دا مونځ رانه قضا کېږي زه ګاډي کې ادا کولی شم که نه د کپنی پابند یم یا ټایم نه میلاویږي د مزدورۍ د وجې نه نو زه د دې مونځ سره څه طریقه کار وکړم جي. داسې کار دی وروره چې مونځ خو دا د باري تعالی حکم دی فرض دی مونږ تاسو باندې نو مونځ دپاره خو وقت دا به خامخا وباسي ضرور دی ته چې په ګاډی چلی او په ګاډي کې مونځ کوې نو خامخا ګاډی به ورته ودرې ډرایوینګ خو ته داسې نه شي کېدی چې ته ډرایوینګ هم کوې او مونځ هم وکړې نو ګاډی به خامخا ودرې ورته نو چې ودرې په ګاډي کې کوې نو ښه دا ده چې لاندې وکړه ګاډي کې بیا مونځ نه کېږي نو د ګاډی که ته چلیم دا ګاډی به د خپل مونځ د ټایم دپاره هغه چې کوم دی ته ودرې دا په مونځ به چې کوم دی لاندې کې ګاډي کې بیا مونځ نه کېږي او که نه تا باندې داسې مثال داسې کار چې کمپنۍ د وجې په تا باندې پابندي وي نو د سره داسې کار نه دی په کار تا باندې پکې مونځ چې کوم دی بیا نه کول لازمیږي او لکه اوس یو داسې مسلې مونږ تاسو بعضې ګاډو کې چې کوم دی سفر کوو لکه مثال په طور باندې یو سړی پیښور نه لاهور ته روان شي او هغلته چې کوم دی ګاډی منځ کې تا ته نه ودرېږي هغې دا قانون دی چې ګاډی ودرئ نه نو په دغه صورت کې که یو سړی ګاډي کې مونځ کوي ټایم پې باندې راشي نو مونځ به ګاډي کې کوي څومره چې د وس کېږي قبلې ته د مخ وګرځئ او مونځ د قبلې ته وکړي او که بیا وس نه بهر و هر طرف ته چې مخ و مونځ دې وکړي ولیکن د دې مونځ به دوباره بیا هم چې کم دی څه کوي قضا به یې راګرځئ وروستو کوم دغه چې کم دی عذر چې هغه د عبادو د بندګانو د خوا نه په تا باندې راغی او د هغې د وجې مونځ کې تا نه یو فرض شی پاتې شو چې هغه قیام دی یا قبلې ته مخ ګرځول دي د دغې مونځ دوباره قضا لازمه ده او کوم عذر چې د باري تعالی د خوا نه وي لکه یو انسان دی هغه په کشتۍ کې ناست دی په کشتۍ کې سر ګرځېږي دا سر چکر د باري تعالی د خوا نه په ده باندې راغلی دی نو که دې ودرېږي سر پې چورلي راپروزي او دې په ناسته باندې مونځ وکړي نو دې فرض دی مونځ کې پاتې شو قیام فرض دی ولیکن دا عذر د باري تعالی د خوا نه پرې راغلی دی د دې قضا پې باندې نشته دی او که د عبادو د خوا نه کوم عذر وي د بندګانو د خوا نه نو بیا د دغې مونځ کې که فرض پاتې شي دوباره بیا هم په تا باندې قضا څه ده لازمه ده نو ښه دا ده چې ګاډی ودروه او د مونځ دپاره چې کوم دی ټایم هغه لازما ویستل پکار. ډېره مننه جي مهرباني د خپلو حاضرینو نه بیا یو خواست دا کوو چې کوشش دا وکئ د نیکۍ په کار کې تعاون که چا نه هیر وي زه بیا ورته یاد کړم د موبایل او د انټرنیټ او یا د ډیټا فضول استعمال نه غوره بهتره دا ده چې تاسو هېڅ هم پې ستاسو نه کېږي د یوې سیکنډ ټایم پې ستاسو نه مس کېږي نه ضایع کېږي او نه پې ستاسو یو روپۍ خرچه کېږي کوشش وکړئ چې تاسو دا بیان دا مسائل او دا سوالونه او جوابونه د خپلو پیجونو نه د خپلو آیډیانو نه او د چینلونو نه دا نشر کوئ شیر کولو باندې ستاسو هېڅ هم نه کېږي کېدای شي د دې په اورېدو د چا زندګي بدله شي کېدای شي په دې باندې څوک عمل وکړي او په دغه عمل ستا په تعاون باندې ستا د وجې نه پې کړی وي نو طالب هم پکې الله تبارک وتعالی د دې اجر و ثواب درکوي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې یو خو دا مخکې بیانات نشر کوئ شیر کوئ کوشش وکړئ دا پروګرام مخکې شیر کوئ نشر یې کوئ. بل دا دی چې زموږ د واټسپ نمبر شمیره مه هېروئ 0336 54 65 134 دا زموږ د واټسپ نمبر دی په دې باندې موږ ته د واټسپ په ذریعې خپل سوالونه را لیږلی شئ انشاءالله د روان اتوار په شپه 7 نه تر 8 بجو دغه درمیان کې پروګرام به وي هغې کې به تاسو ته نشر کېږي. ښه جي بل یو ورور زموږ د ملیشیا نه هغې دا تپوس کوي چې موږ د پاکستان یو په ملیشیا کې یو موږ سره د پاکستان څه شیعاګان هم دي
او نور څه غیر مسلم د پاکستان هغه مونږ سره ته ملیشیا کې دي مونږ یو ځای خوراک سکاک کو یا یو ځای پخلی کو هغې سره پخلی یو ځای وکړو یا خوراک سکاک یو ځای کو نو دا جایز دی که نه دی جایز؟ داسې کار دی وروره چې بعضې فتاوو دا لیکلي دي چې عامو احوالو کې یعنې داسې شیعګان چې هغه غالي شیعګان نه وي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه صحابیت نه منکر نه وي د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکې باندې تهمتونه نه لګوي او داسې صحابه کرامو پسې بد رد نه وایي داسې غالي شیعګان نه وي نو عامو حالاتو کې مثال لکه دغسې دفتر کې تاسو سره یو ځای وي نو بعضو فتاوو لیکلي دي چې داسې حالاتو کې که هغې سره روټۍ خوراک راله نو کولی شي ورسره روټۍ خوړی شي لیکن د هغې تقریباتو ته چې هغوی تا ته دعوت درکوي هغې ته حاضري چې کوم دی بیا نه ده پکار او که غالي شیعګان وي چې صدیق اعظم رضی الله تعالی عنه مبارک د صحابیت نه منکري یا صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي یا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها مبارک باندې تهمتونه لګوي یا د جبرائیل علیه السلام مبارک د خطا قایل دي چې هغه وحي کې خطا شوی دی نبی کریم علیه السلام مبارک باندې وحي نه راوړه علي صاحب باندې راوړه خطا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې راوړه نو بیا داسې شیعګانو سره سختی پکار ده دې سره چې کوم دی قطع تعلق پکار ده روټۍ هم ورسره خوړل نه دي پکار هغې سره چې کوم دی سلام کلام دا هم چې کوم دی کول نه دي پکار هغې نه بیا اجتناب پکار دی. ډیره مننه جی. بل زموږ یو ورور مخکې تیر درسونه کې مې یو سوال کړی دلته د یو مفتی په نوم باندې یادېږي چې حقیقت کې هغه مفتی دی ګستاخ دی منیر شاکر هغه چې کوم اعتراض کړی د کشف المغالطې په حوالې سره 14 اعتراضات د بیبي عایشې رضی الله عنها په هغه حدیث باندې حیا من عمر دا هغه قول نه چې کوم جوابات شوي دي تاسو یا دی وی که په دې باندې کوم یو کتاب داسې لیکلی شوي چې هغه مدلل کتاب وي نو هغه کتاب لږ مونږ ته په ګوته کې مونږ به ځان ته والو هغه به مونږ سټډي کوو نو دا خو اصل کې خبره ټوله د حیات د انبیاء کرامو ده یا د حیات برزخي باره کې دا خبره ټوله دغلته د مین اعتراض منشا د دغه د وزه به دا ووایم نو په دې باره کې د کتاب پوښتنه مونږ نه کړې ده که داسې مدلل کوم کتاب ستاسو په ذهن کې وي نو ضرور ته بیان کړي به ځان ته شاید واخلي. وروره داسې کار دی چې حیات الانبیاء باندې امام بهقي رحمه الله چې کوم دی مدلل کتاب لیکلی دی پکې نوم د حیات الانبیاء باندې دارنګې تذکره د امام قرطبي رحمه الله شرح الصدور د امام جلال الدین سیوطي رحمه الله بدور الصافره دارنګې چې کوم دی حاویل الفتاوا کې امام جلال الدین سیوطي رحمه الله په دې باندې تفصیلي دلایل ویلي دي په حیات د انبیاء کرامو د صلحاو باندې بلکې دا کتابونه چې سړی وګوري عام امواتو ته دوی حیات ثابت کړی دی نظر ورته ثابت کړی دی او ادراک ورته ثابت کړی دی چې دا مړي ادراک کولی شي نظر لګیږي او دوی چې کوم دی ژوندي دي حیات ورته ثابت کړی دی نو پاتې خو لا د انبیاو خبره او د اولیاء کرامو خبره او پاتې شوه چې ته دا کم کتاب یا دی هغه کوم اعتراضونه کړي دي هغه اعتراضونه مونږ ته ما تاسو ته مخکې دا یو خو تا دا ګیلم کړی چې زمونږ د سوال جواب دی نه دی کړی تیر درس دینه دا معلومیږي تاسو زمونږ پروګرام پوره نه اورئ نو مونږ تاسو ته بیا هم سوال کوو لکه څنګه شاه صاحب تاسو ته وویل زمونږ دا پروګرام پوره په پوره اورئ دا مه کوئ چې مثال تاسو لږ واورئ ستاسو مسله پکې انشاءالله ستاسو مسله به مونږ حل کړي وي اخر پورې پروګرام اورئ او د نورو مسایلو نه به هم پکې خبرداریږئ هغه پروګرام کې مونږ تیر پروګرام کې ستا د دې خبرې جواب هم کړو او هغه حدیث چې تا ویل چې جنگ جمل کې حضرت عائشہ رضی الله عنها دا مفتی وي چې بیا الته ولې پرده نه کوله نو ما تاسو ته دا ویلو چې دې مفتی ته وایي چې صحیح سند سره مونږ ته دا خبره ثابته که دا خو بېادب او ګستاخ دی د ازواج مطهراتو باره کې دا عقیده لري چې ګینې هغې به جنګ ته وته نو ګینې بې پردګۍ حالت کې وتې وه العیاذا بالله د صحیح سند سره دا خبره خو ثابته کی چې بیبي عایشه رضی الله عنها مبارکه بغیر پردې وتې وه نو موږ بیا جواب وکړو نغه بغیر پردې نه ده وتې هکه وتې وه نو پرده کې به وتې وي. جزاکم الله احسن الجزاء. څنګه مفتی صاحب محترم او فرمایل چې تاسو زموږ پروګرام نه اورئ بعض یار به دا وایي چې یاره یو ګنټه ټایم دی په دې کې به زه کوم ځای کې خپل سوال یا جواب ته منتظر یم نو موږ ستاسو د سهولت دپاره یو کار دویم هم کړی دی. اول خو درته دا وایم چې په یو هفته کې په دې یو ورځ کې 24 ګنټې دي نو په هفته کې 7 ورځې تاسو دې حسابو کې دا څومره راځي یو شواروز 24 ګنټې وي
هفته کې د 24 لته پسد کې زره ورکه حاصل سره راځي په دې دومره ورځو کې یا په دې دومره غنټو کې مونږ تاسو ته دا وایو چې دا یو غنټه صرف دا دینی مسلې اوري کستا سوال پکې وي کني پکې نو ستا په علم کې به هم اضافه کیږي ته به د دینی مسلو نه هم خبرېږي د دین یو باب یو مسله زده کول د 1000 رکعات او نفل نه زیات ثواب لري نو یو خدغه مهربانیو کې چې پوره درس اورات. دویم نمبر دا درته وایو چې مونږ تاسو د سہولت د پاره د هفتوار درس چې کم دی دا او کلیپ مونږ جوړو او یو کلیپ کې بیا تقریبا 10 منټه یا 8 منټه یا 9 منټه وړو کې کلیپ وینو کته ګنټه دا بیان نشي ورېدې نو ته بیا کلیپ اورېدې شي هغه د یوټیوب چینل باندې دینی جذبه په نوم چینل دی یوټیوب کې عمدک تصویر عمدک نوم الته هم په یوټیوب کې هم استعماليږي تاسو یوټیوب چینل ته بیا رجوع کوئ الته هر ورځ روزانه یو کلیپ نشر کیږي 9 منټه 8 منټه یا 10 منټه او پاره کې چې کم دی لګ سوالونه پکې وي ټول سوالات په یو مخ پکې نه وي نو هغه 10 منټه کلیپ د پیار وخت ورکوا په شو روز کې ته خامخا 10 منټه هغه کلیپ اوردو د پاره بیا ورکوا او ورسره دا مهرباني هم کوي جناب چې دا پروگرام او دا بیان مخ کې په ګروپونو کې نشر کوي غټ ګروپونو به در سره وي آیا شی فحاشه د پاره بم ساتلی وي یا سه ټیم پاسه د پاره کم از کم د خپل ګناه د کمیدو په خاطر باندې دا بیانات او دا پروگرام په غټ ګروپونو کې نشر کوي کچا نشر کړي وي ګروپونو ور سره وي الله دې جزای خیر ورکړي کچا نه نشر کړي اغه له الله تعالی مزید توفیق ور نصیب وګرځولې کی زمو یو ورور دې شاه حسین په نوم باندې د مردان اوسیدونکو دې خو فعلا دې په ابو زبیر کې دې دی سلام را لیږي داغي سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دی فرمای چې زما جب انخلی داس یو عمل ما توخی داس یو وظیفه کله کله ز په تلاوت کې منځ کو ما جمع ور کوم زما جب انخلی یا خطبه لم یا عام خبرې کوم او په دغه وخت کې زما د جب بار انخلی تدې د پاره ماته یو بهترینه وظیفه وخی نو زبدا وایم چې ته د پاره بهترینه وظیفه چې ضرور می هغه د موسی علیه السلام هغه دعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني دغه دعا د موسی علیه السلام پورا دغه دعا زدکا دا سحر او ماخام 11 مرتبه لولا وګوره زد دا عموما د خپل یارانو تم دا یو خبره کوم زمون ډیر مسلمانان درونه همون د حج په موقع یا د عمرې په موقع یوم داسې بعض موقع کې قتل چې هغه کله دعا د کتاب نه لولي نو هغه د کتاب ته ګوري هغه دعا لولي زه کله د خپل شاګردانو ته مخاندم بعض یارانو ته موایم چې یو دعا کول دی یو دعا لوستل دی نو تاسو دعا لولئ ما دعا وکئ دعا کول دا دی چې ته د خپل رڼا د خپل مناجات او د خپل درد الله تبارک وتعالى درد وړاندې کا او د خپل خدای نه په پوره اعتماد لهجه کې د الله تعالی نه سوال کوا امید د قبولیت لره د الله تبارک وتعالى نه او دعا د غافل نه مکوا ته چې دغه وظیفه د موسی علیه السلام دغه دعا کې سحر او ماخام نو دا به ته د زړه نه کې او په داسې اندازې کوه چې د زړه درد دې پکې شامل وي او قبولیت اراده هم د الله تبارک وتعالی نه کلک یقین د قبولیت هم لره او پر اعتماد اوسېږه بیا د باری تعالی نه دعاګانې غواړه وللدعوات تاثیر بلیغ وقد ينفيه اصحاب الضلال د دعاګانو د اثر نه انکار نه دی کړي مگر هغه خلکو چې گمراهان دي صاحب د قصیده عملی فرمای په دعا کې الله تعالی یو جوور اثر خو دی الله تبارک وتعالى بستا د جبي د سخواله د بنواله ان شاء الله دغه دعا د موسی علیه السلام د برکت نه دا به خدای تعالی دفع کی دا به خدای لري کی الله بدل صحت او شفا در کی او زمون دعا هم دا چې الله تعالی د تا د خپل خلی لاړې دارو ګرځولې کی الله د تعالی صحت او شفا در کی زمون دغه شوسین رور د مردان چې فعلن ابو زبیر کې دی مفتی سے مبارک دی دا سوال هم کړی دی دی وی چې یره یو سړی د قران عظیم شان تلاوت کوي په دغه تلاوت کې سجده تلاوت باندې لازم شي د سجدي آیات اوللی نو آیت دې د سجده په ناستم کولای شي کنه د سجدي لپاره به د پاسيږي ودريږي بیا به سجده دا کوي بیا به واپس تلاوت تکینی شوسین راوره سیدی د تلاوت د پر قیام چې کم دی دا فرض او لازم نه دی لہذا کې یو سړی آیا قرآن تلاوت کوي او آیت د سیدی تلاوت کا نو دته شریعت پناسته باندې هم د سیدی اجازت ورکوي پناسته باندې هم سجده کولی شي خو په ولاړه باندې کوو کې نو افضل ده او نور پناسته باندې هم جایز ډیره مننه جی زمونږ بل یو ورور شازیب دا زمونږ ډیر ښه ورور مینوال او دوست ځکه دی چې همیشه د هر درس کې تقریبا د دې یو یا دوه سوالونه شاملیږي دغه رنګ د شوسین ورور هم دا شازیب ورور او خبرې ماشاءالله د سوالات هم
بهترین سنجیده سوالات دي، خو ښکلي معلوماتي سوالات دی کوي. دا ملګری فرمایي چې یاره یو سړی د قبضې نه وړاندې قبضه کول، د اغوستو ګرفت کې نیونه یا د لاس ته راتلو نه وړاندې یو سړی خرید او فروخت کوي، نو دا څنګه دی دا خرید او فروخت کول، او د دې کوم صورت جایز دی او کوم صورت د دې ناجایز دی؟ په دې باندې لږ روشنی راته واچوئ. شازه مرورا شریعت کې د قبضې کولو نه مخکې چې کوم د شی خرڅول دا ناجایز دي. کله چې یو سړی یو شی واخلي بائع، نو اولا باغې باندې قبضه کوي، هغې نه رستو چې کله د پې باندې قبضه وکړه یا په خپله یا د وکیل په ذریعه باندې په دې باندې قبضه وکړه، نو بعد د قبضې نه د هغې خرڅول دته جایز ګرځېږي. قبضې نه مخکې خرڅول چې کوم دی دا ناروا دي، ځکه چې په دې کې د دوکې احتمال بیا شته. تا یو شی اخیستی دی، قبضه دې پې باندې نه ده کړې، کیدای شي د بایع د لاس نه هغه شی څه شي هلاک شي یا بایع چې کوم دی رستو شي، نو دې کې ته مخکې خرڅې، نو دې کې احتمال د دوکې راځي، د غرر راځي. د دې وجې نه چې کوم دی قبضې نه مخکې شی خرڅول دا ټیکه نه دي. بیا بعضی اشیاء داسې دي چې دا کوم اشیاء شمار باندې خرڅېږي، د هغې قبضه راځي په شمار سره چې ته ګنتي کې. کوم اشیاء چې په پیمایش باندې خرڅېږي هغه چې ته ګز کې پیمایش کې، نو بیا قبضه په هغې باندې راځي. او کوم اشیاء چې ناب تول باندې خرڅېږي، وزن باندې خرڅېږي، د هغې قبضه به په ناب تول او وزن سره کېږي. او کوم اشیاء چې هغې کې دا شی نه، لکه مثال ځمکه شوه، نو په هغې کې ته اله مالک مثال کور دی واغستو، نو مالک او قبضه اله متصور کیږي چې تا د کور چابیانې ترلاسه کی، د کور چابیانې ترلاسه کول داسې دا لکه تا په هغې باندې قبضه وکړه، نو قبضې نه مخکې شیان خرڅول ناروا. ډېره مننه جي. زمونږ بل یو ورور محمد سعید د لاهور نه، هغه سلام هم رالیږي او د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د دوی فرمای دی یو سوال کړی دی، هغه سوال باره کې زه به دا اول وړاندې یو وضاحت وکړم چې کله کله ګوره داسې بعضې خبرې راځي، نو د دین په زده کړه کې شرم نه پکار. بعضې خبرې باریکې دي، که د هغې سوال څوک وکړي او مونږ جواب ورنکو یا د هغې وضاحت ونکو، نو تاسو د معاشرې دا خلک یا عوام الناس بعضې هغې به د دغه ګناه نه څنګه بچ کېږي چې یو عالم د هغې بیان ورته ونه کړي، او دغه مطلب دا دی چې دا سوال کوونکي د دې تپوس سوال ونه کړي، نو دته په دې باندې علم څنګه راځي؟ کله کله د یو کس په سوال کولو باندې زرګونو خلکو ته فایده رسیږي، نو په دې کې شرم نه دی پکار. زمونږ د ورور محمد سعید د لاهور نه سلام را لیږي، سلام سره دی فرمایي چې یاره یو سړی د خپلې خواښې په خوا کې نږدې ناستو او د ده د پتون یا د خپا د خواښې د خپې سره جنګېدلې وه، او د دې د جنګېدو په وجه باندې په د شهوت غالب شو، او د دغه شهوت د وجې نه د انزال وشو، په ده باندې غسل فرض و لازم شو. د خواښې د خپو سره خپه جنګېدنه او د هغې د وجې نه شهوت غالبېږي او د هغې د وجې نه بیا انزال کېږي، غسل لازمیږي. نو آیا د دپاره اوس څه حکم دی؟ د دپاره څه کول پکار دي؟ په دې مسله باندې حرمت د مصاهرې یا مطلب د ښځې ته نکاح ته څه نقصان رسي یا نه رسیږي، د دپاره څه پکار دي څه نه دي پکار؟ ښه جي، اولا خو وروره خبره دا ده چې د خواښې سره داسې شهوت سره یا لاس ملاول یا چې کوم دی هغې ته په غلط نیت باندې کتل، غلط اراده ورته کول یا هغې سره داسې حرکت کول، دا ټول حرام او ناروا دي، ځکه خواښې په مثل د مور وي. نو دا سخت جرم دی عظیم. اولا خو دې نه ځان ساتل پکار دي. بل تا چې کومه مسله وکړه چې د خواښې سره خپه لګېدلې وه او د هغې د وجې چې کوم دی انزال وشو، او نکاح د ښځې نکاح خرابېږي که نه خرابېږي. نو ګوره وروره مسله دا ده که یو سړی د خپلې خواښې سره په شهوت سره هغه چې کوم دی لاس مسه کی یا د خواښې یو اندام دی مسه کی بغیر د کپړې نه، کپړه نه وي د اندامونو خپل مابین کې، نه د ده په لاس باندې کپړه نه د هغې په کوم اندام چې ټچ شوی دی په هغې کپړه نه وي، یا داسې کپړه وي چې هغه باریکه وي او ته مثال لاس پې باندې کې د حرارت ګرمایش د بدن هغه محسوسیږي لاس ته. نو که انزال ونشي په دې صورت کې زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله د حرمت د مصاهرت قائل دی، یعنی په دې سړي باندې د خپله ښځه ابد الابد دپاره چې کوم دی دا څه وګرځېده؟ حرام وګرځېده. بلکل دا چې کوم دی دوباره په هیڅ طریقه باندې دته بیا حلالېږي نه. خو دا تاسو چې کوم صورت بیان کړی دی چې انزال وشي،
نو دغه زمونږ د مذهب فتوا علمگیری چې کم دی هغې دا لیکلی دي چې په لمس یعنی ټچوالي سره که انزال وشو انزال نو بیا دلته حرمت د مصاهرت هغه نه ثابتېږي یعنی دا ښځه پې باندې حرامه نه شوه خو لیکن ګوره دا کار نه اجتناب پکار دی که انزال ونشي نو ما درته ویل بیا بدو له بد دپاره خو ښځه څه کېږي حرامېږي او دا نه چې ګناهګار نه دی ګناهګار خو دی دې کار باندې ګناهګار دی خو ښځه پې باندې حرامه نه شوه. ډېره مننه جي د دپاره ډېر احتیاط پکار دی چې دا هر څوک وي دا مسله هر چا سره شوي آینده دپاره کوشش وکړي یو خدای دې په صدق دل سره الله تبارک وتعالی ته په توبې سره رجوع کړي او د الله نه دې بخښنه وغواړي ځکه دا ګناه کبیره ده او بل دا هم وایم چې زمونږ استاسو د پښتنو یو توبه ده چې په زبان نه غوږونه راکاږو او وایي چې خدای توبه 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 دغه ته نه وایي توبه حقیقت د توبې دا دی چې انسان په خپل د ژوند په کړو باندې د زړه نه پښیمانه شي ندامت ښکاره کړي او د آینده کې دا قصد ځان سره وکړي چې خدای زه به بیا دا کار نه کوم دا قصد او عزم ولري او بیا د دې سره سره د خپل خدای تعالی نه بخښنه وغواړي د الله نه معافي وغواړي نو الله غفور رحیم دی دا ګناه به معاف شي الله تبارک وتعالی د شرک نه علاوه هر ګناه بخښي کوي انسان د شرک نه توبه وباسي هم الله تبارک وتعالی ورته بخښنه او مغفرت نصیب کوي او که په شرک سره مرګ راغی نو بیا الله تبارک وتعالی دغه شرک په وجه باندې د الله تبارک وتعالی په آخرت کې بخښنه او مغفرت بعد الوفات نه کوي او باقي هر ګناه الله تعالی په خپل فضل باندې بخښي د الله د رحم نه سلوي نشته دی نو مایوسي مه کوه د زړه نه توبه طیب شه الله تعالی د په خپلو کړو پیمانه شه آینده دپاره دا قصد وکړه چې بیا به دا ګناه نه کوم او ورسره چې کوم دی د الله تبارک وتعالی نه د خپل ګناهونو د معافي طلب کوه د ګناه نه توبه ویستلو باندې الله څومره خوشحالیږي طویل حدیث دی چې انسان نه په صحرا کې اوښ ورک شوی یا څاروی ورک دی استازاد او توخه په هغې باندې ده او هغه څاروی ته بالکل مایوسه شي د له ټولو نه بعد میلو نه شو زه د هغې مختصرا مفهوم بیانوم صرف اشاره ورته کوم او دغه څاروی ته بیخي مایوسه شي او پیدا دې نه کړلی شو تر هغې یو طرف ته ونډاندې یا یو سکې سم لاستې د مایوسۍ په عالم او ستا سترګې ورغې او سترګې دې وغړېدې او ته وکته هغه څاروی بېرته راغلی دی تا سره ولاړ دی ستا زاد او توخه پې پرته ده ته د مرګ نه بچ شوي د هلاکت نه بچ شوي ته د ډېرې خوشحالۍ نه داسې وې چې یا الله ته زما بنده او زه ستا خدای یمه نعوذ بالله داسې الفاظ ته د ډېرې خوشحالۍ او د فرحت د وجې نه استعمال کړي دې بنده ته د دې څاروي په لیدو څومره خوشحالي محسوسېږي او ملاویږي دې د الفاظ هم د ډېرې خوشحالۍ نه غلط وایي دغه رنګ باري تعالی د دغه انسان چې ګناهګار دی د هغه په توبه ویستو باندې د دغه انسان د خوشحالۍ نه زیات خوشحالېږي یاد ساته نو توبه وباسه الله تبارک وتعالی ته رجوع کړه الله تعالی به راضي او خوشحاله شي زمونږ بل یو ورور حاجي محمد طارق صاحب د بډبیر نه هغه سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هغې دوه پوښتنې کړي دي اول تپوس دا کوي چې کله کله مونږ په ودونو کې د چا پخلی کوو عموما وریجې وغیره پخو او دی وایي چې په دغه پخلي کې زمونږ نه منځونه قضا شي د ماښام مونځ یا د مازدیګر مونځ نو آیا د دغه مونځ قضا یا کله کله ماسخوتن مونځ هم قضا شي هغې پکې ډمامې کوي یا محفل داسې لګېدلی وي یا مونږ د هغې په طعام اچولو کې مصروف وي مونږ نه مونځ قضا شي د دې ماسخوتن مونځ یا د ماښام یا د مازدیګر چې دا کوم مونځ قضا شو قضا به زه سبا مازدیګر ماښام یا د شپې به وروړم که څه ټایم به وروړم دا مسله خو مونږ مخکې واضحه که خو داسې اختصارا دې ته جواب ورکوي لکه څنګه شاه صاحب تاسو ته ویل مسله مخکې بیان هم شوه او بیا هم ګوره ما تاسو ته مخکې ویل چې دا مونځ مونږ تاسو باندې یو فرض حکم دی د باري تعالی نو د کار دپاره دې پرېښودل نه دي په کار تاسو کار والا خو ډېر خلک وي نو یو په نمبر باندې چې کوم دی هغه مونځ ته ځئ او خپل مونځ ادا کوئ او که نه تاسو یې پرېږدئ نو دا عذر نه دی ګوره بیا به ګناهګار یې ګناه به درته میلاویږي پاتې شو که قضا شو نو بیا قضایي چې هر وخت چې کوم دی راوړی شي کوم اوقات مکروهه چې دي بالکل چې نور د اسمان منځ کې شي زوال وقت نقشو لیکلی دی ممنوع وقت دی هغې کې نشي راوړی دارنګې نور چې بالکل په غرغره شي پرېوتو باندې شي دې وخت کې نشي راوړی نور چې کله د سبا په ټایم کې راخیږي دې وخت کې قضا نشي راوړی دې نه ما سوا نور هر وخت کې قضا چې کم دی بیا تاسو راګرځولی شي جزاکم الله همدغه طارق رور د بډبیري دې دویم دا تپوس کوي چې کله کله مونږ واده ته لاړ شو هغه واده کې ډمامې وي هغې پکې عموما یا جلاګان یا ډمانې یا نور داسې میوزک وغیره استعمالوي او ډمامې پکې کوي دغه واده والا له مونږ پخلی وکړو په دغه پخلي باندې چې کومه مزدوري مونږ ته میلاویږي نو آیا د دې ډمامو په وجه باندې زمونږ د مزدوري زمونږ د پیسه حلاله حرامه خو نه ګرځېږي دا مونږ ته حلاله ده که نه دا حرام او ناجیز وګرځېدله
طارق ورور تا خو خپل حلال کار کړی دی، پخلی دی کړی دی، لہذا ستا مزدوري خو حلاله ده، ته خپله مزدوري اخیستی شي. او که داسې خلکو ته مثال مونږ ورسره تعلق پرېږدو او دوی ته پخلی ونه کو، مونږ ورته مثال نکاحونه ونه تړو او یا چې کم دی خپل خپلوان ورسره تعلق کټ کړي، اگر چې دا ګران کار دی نو دا معاشره به خپله سمه شي، دا خلک به د بدو عملونو نه بدو کارونو نه خپله چې کم دی څه شي بند به شي، تېنه کنټرول به شي. نور تاسو خو خپل کار کړی دی، ستاسو مزدوري تاسو ته حلاله. زمونږ بل یو ورور دی، هغې سلام را لېږلی د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغې وایي چې زمونږ یو ملګری دی، هغه 2 کالو شو واده کړی دی، هغه بې اولاده دی، د هغه دپاره مونږ ته څه وظیفه وښایي. نو زه تاسو ته تقریبا 3 وظایف وښایم مختصرا. دی وایي چې مونږ ته یو مختصره وظیفه وښایي چې مونږ یې کوو چې د هغې په برکت مونږ ته الله تبارک وتعالی اولاد را نصیب کړي. اول نمبر د سحر په ټیم د اذان نه بعد تر نور خاطه دغه ټیم ته او ستا بیبي د خوب نه کوي، او دغه ټیم کې تاسو استغفار وایي. د استغفار په ځان لازم کوي، 101 مرتبه روزانه استغفار وایي. استغفار لزوم معنی دا ده چې تی هر ورځ وایه که تاسو نه یو ورځ د عذر په وجه قضا شو نو سبا د هغې قضا بیا وروړه، سبا 202 مرتبه وایه. استغفار ویلو باندې په سورت نوح کې باری تعالی 5 وعدې کړي دي. یو وعده پکې د اولاد د چې الله تبارک وتعالی فرمایي زه به د انسان باندې اولاد فراخه کړم، د اولاد به زیات شي، دله به زه اولاد ورکم. نو اول نمبر استغفار دا ډیره مجربه وظیفه ده. زمون جناب مرحوم شهید شیخ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک به هم د دې وظیفې تلقین هغه چاته کولو چې کوم بې اولاده حضرات به ورته راغه او هغې به ورته ویل، نو د مبارک به ورته وفرمیل 4 میاشتې مسلسل استغفار ووایه، او مبارک به فرمیل ډیرو خلکو ته په الله تعالی ورکړی، طالب هم په خدای اولاد درکړي. نو الله تبارک وتعالی به انشاءالله ستاسو د هغې د خوشحالونو ډکه کړي. اول نمبر خو استغفار وایي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. پورا استغفار زده کړئ، دا وایي چې الفاظ کلمات صحیح وي او د زړه په حضور او توجه سره وایي. دویم نمبر وظیفه هغه چې دا نو د سورت مریم ورد کوئ. په کور کې چې کوم انسان تاسو کې ډیر منځ گزاره وي، قرآن خوانه وي، دینداری پکې زیاته وي، نو هغه د روزانه د سحر په ټیم د سورت مریم تلاوت کوي او د سورت مریم باندې تاسو ته اوبه دموي. ټول ورځ دغه اوبه ښځه خاوند دواړه یو ځای څکئ، همدغه جګ کې بوتل کې اوبه د بند سر لوښي کې تم څکه، ستا بیبي ستا وایف هم تا سره د اوبه څکي، که اوبه کمېدي ختمېدي پکې نورې تازه اوبه ځان ته اچوئ. دا وظیفه 41 دن هر ورځ یو ځل سورت مریم وایي، په هغې اوبه دموئ، تر ماښام ماسخوتنه دغه اوبه څکئ، سبا بیا وایي، بله ورځ بیا دې کې بناغه نه کوئ تر 41 دنه پورې. دریم نمبر وظیفه یا وارث. یا وارثو د الله تبارک وتعالی په نومونو کې یو نوم یا وارث، تاسو د یا وارثو وظیفه هم کولی شئ. بهتره دا ده که روزانه 1001 مرتبه ویلی شي، ډېره غوره ده. که دغه تعداد نشي پوره کولی نو بیا روزانه ښځه دې 41 مرتبه وي، خاوند دې 41 مرتبه وي. امید د الله نشته دی چې باری تعالی به په دې رحم وکړي او د دې د هغې به الله تعالی د خوشحالونو ډکه وګرځولی کړي. ښه جي، زمونږ بل یو ورور د ملیشیا نه نوید په نوم باندې هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دی یو پوښتنه کوي او دی وایي چې یاره یو کس ته 2-3 ځلې په قرآن باندې لاس کېښودو او هغه ویل که ما دا کار وکړو نو ما د خدای تباه کړي او ما د خدای هلاک کړي په دنیا کې. هغه دا کار نه د منع دپاره هغه دا قسم یو ځل وخوړو، بیا ترې نه مات شوی، بیا یې خوړلی دی، بیا ترې نه مات شوی دی، بیا یې خوړلی دی، بیا مات شوی دی. اوس دی دا وایي چې آیا زه به د دې د قسم کفاره ورکوم که نه؟ که کفاره ورکولي نو ما خو کفاره هم ورکړې ده، دې دپاره زه توبه وباسم. نو آیا توبه ویستل دي؟ ما خو د دغه کار نه توبه ویستم ده، خو د هغې باوجود بیا هم ما نه هغه کار شوی دی. هغه کار چې ما کوم انسان په وړاندې ما هغه ته قسم په قرآن لاسې ښودی نو هغه انسان نه معافي غواړم، مې نه معاف کوي، د الله نه معافي غواړم، الله به مې معاف کړي که نه؟ او دی وی زما مین او بنیادی سوال دا دی چې آیا ما ویلی دی چې که ما دا کار وکړو ما دې الله تباه کړي؟ نو 3 ځل ما نه داسې مات شوی دی دا قسم، نو ما به الله په دنیا کې تباه کوي یا نه؟ ما دپاره به څه حکم وي، څه به وي یا څه به نه وي؟ نو زه به دا ووایم وروره چې قسم تا خوړلی دی، صورت د قسم دی او تا د هغې کفاره دا که غاړه دې ازاده ده، معامله دې د الله تبارک وتعالی سره ده، بار بار د نمات شوی ده. نو ما درته ویل چې نور د مغرب نه نیره ختلې نو د توبې دروازه پرانستی شوې ده. الله تبارک وتعالی نه بخښنه وغواړه، معافي وغواړه، الله مهربان دی. هغه بندم په یو طریقې سره رضا که دلاسه که بخښنه وغواړه،
امید لرم چې الله تبارک وتعالی دا بنده په زړه کې رحم پیدا کی، هغه در تعفو او در گذرو کی. او ور سره دام در توایم چې آینده د پاره داسې قسم خبرې چرې مکوا. الله تبارک وتعالی په صورت د مباهله کې چې انسانو کې غیبا نه هلاکت راولي، عذاب راولي، او ته بار بار داسې یو عمل کې او د الله تبارک وتعالی هلاکت یا قهر او غضب ځان ته متوجه کینو دا ووره چې ان بطش ربک لشدید. د الله تعالی نیول ډیر سخت، بیا د الله گرفت ډیر سخت دی. د الله تبارک وتعالی ير لګ په دې زړه کې واچوا او کله کله لګ مرګ ځان ته یادوا، آخرت یادوا، د آخرت عذابونه حساب کتاب یادوا. نو امید دی چې الله تبارک وتعالی وا تا تبیا د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق درکړي. ور سره به دا هم درته ویم چې د نیکانو صالحین او اولیاء د متشرع خلقو دیندار خلقو صحبت په ځان لازم کا. کله د اهل الله سره کینا الله تبارک وتعالی به خپل توبه د استقامت توفیق هم در نصیب وګرځولې کی. خجی زمون بل یو ورور دی او اغي دا سوال کوي چې اول سلام امر علیږي، د سلام داغي ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اغي و چې یره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اوریدو سره ګوت خپلول څنګه دي؟ د دې سوال جواب مونږ په تیر مخکینو درسونو کې کړی دی، خو بیا هم دي ته مختصرا دی وی دا عمل د کافرو دی یا د مسلمانانو دی، د کفر دی که د اسلام دی، دا ګوت خپلول څنګه دي؟ ګور یو د اذان په ټیم کې دی، یو امداسي دي، دواړو باره کې مختصرا جواب راځي تی وره. دا جواب وروره مونږه مخکې هم کړو، دا بالکل جایز عمل دی، د مسلمانانو عمل دی. مسند الفردوس کې یو حدیث په دې باندې شته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک دا عمل کړو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلو چې چا زما د دوست صدیق دا عملو کو نو زبا د هغه د لپاره شفاعت کوم. نو روایت پکې شته، اگرچه روایات بعضو علماء په خبرې کړي چې ضعیف دي، لیکن فضائل د اعمالو کې ضعیف حدیث باندې هم چې کم د عمل دا جایز دی. او د دیوبند چې څومره فتاوجات دي هغې ټولو هم دا لیکلي دي. یو سړی د اذان په وخت کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم واوري او دا ګوتې ښکلوي، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګوتې ښکلوي، نو دا بالکل چې سنت ورته نه وي او لازم ورته نه وي، نو جایز عمل دی، کولی شي. فتاوی د دیوبند دی ټولو دا لیکلي دي او شامی دا هم لیکلي دي، شامیم دا لیکلي چې بالکل ښکلولی شي. هغې سره چې کوم دی دعاګانې هم ذکر کړي دي چې دا دعاګانې ورسره دا به هم وایي. نو بالکل یو جایز عمل دی. د کافرو عمل ورته ویل دا ګوره سخت توهین دی او دا سړی دی ویریږي په خپل ځان باندې. خجی جزاکم الله. د ګوت خپلول که د اذان په ټیم کې وي نو بعض روایت چې د مفتی صاحب بیان که بعض خلک برته دا روایت ضعیف دی، نو ګوره په فضایلو کې ضعیف حدیث هم کار کوي او دې کې څه خبره نشته. د خو د عام علماو د خولې تاسو په باکراتو دا خبره اورېدلې وي. د اذان په وخت کې مستحب دی چې باید د انسان د خپل ګوتې ښکل کړي، د هغې کیفیت به داسې وي. بعضې روایتو کې دا راځي چې کټې ګوتې ښکلول، د کټې ګوتې د الټه طرف د نوک دا ښکلول، او بعضې روایتو کې دا راځي چې مسواکه ګوته ښکلول د مسواکې ګوتې د نوک والا طرف نه بلکې د بل طرف ښکلول دا مستحب دي. نو علما د دې روایاتو جمع داسې کوي چې دا کټه ګوته او دا مسواکه ګوته دواړه یو ځای کوي، د کټې ګوتې نوک او د مسواکې ګوتې دا سر داسې یو ځای کوي. زما دې ګوته ته وګورئ داسې د یو ځای بیا دا ښکل کړي، نو د کټې ګوتې نوک به ښکل شي او د دې مسواکې ګوتې د نوک د دې بل طرف دا به ښکل شي او دا بیا په سترګو کې دي. نو په دې کې به روایتو کې جمع هم راشي. په دې احادیث راغلي دي، احادیث پکې شته دي، اگر که بعضې کې ضعف هم وي خو فضایلو کې کار ورکوي. نو مطلب دا دی چې په روایتو کې دا خبره شته، علماو فقهاو ذکر کړي ده د اذان په وخت ښه کار دی، نیک کار دی، مستحب دی، ثواب پکې شته. د اذان د ټیم نه علاوه فقهاو یا محدثینو په دې څه نه دي لیکلي، که چا وکړي ګناهګارېږي پې نه، او که چا ونه کړي نو په دې نه کولو باندې هم ګناهګار نه دی. البته ګوتې ښکلول د اذان په ټیم دا قابل اجر او ثواب کار دی. خجی بل یو ملګری زمونږ دا تپوس کوي چې هغه سلام هم رالیږي طاهر د سوات نه، هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغې فرمایي چې د اسلام کې د ورځ چې دا د سحر ټیم نه شروع کېږي که د شپې ټیم نه شروع کېږي. اسلامي ورځ دی دا وی اسلامي ورځ د دې شروعات د ماښام نه کېږي که نه د سحر نه کېږي؟
روره د اسلامي ورځې شروعات چې کوم دی دا د سبا نه کېږي، یعنی صبح صادقه نه. ګوره یو عرفي ورځ ده، عرف کې مونږ تاسو ورځ څه ته وایو چې نور روخیږي دې ته مونږ ورځ وایو. یو شرعي ورځ ده، نو شرعي ورځ په شریعت کې ورځ هغه چې کوم دی صبح صادقه چې داخل شي نو دغه ټیم نه ورځ شروع کېږي تر غروب آفتاب، یعنی نور چې پروزي ورځ بیا ختمېږي، بیا شپه شروع کېږي. جزاکم الله. زمونږ یو بل رور دی هغې سپیشل سلام هم را لېږلی دی، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. او هغه ګیله دوه درې ځل ما ته د خپل شاګرد ویل چې ګیله هم را لېږلې ده د وټسپ په ذریعې سره، او هغې وایي چې یاره ما تاسو ته یو خوب بیان کړی، د هغې جواب مې نه شو. بار بار دا وایي ضرور تا چې کوم خوب بیان کړی چې خوب کې زه آبادي کوم، او بل ورسره د بیان کړی چې زما والد صاحب ته یو کس زیړ پټکې ورکړي او ما هغه په زیړ پټکې په سر کړی دی، نو د دې جواب شوی دی. تیر درس کې ته وګوره، ته پوره درس واوره، ستا د دې زیړ پټکي او د خوب د آبادۍ تا ویل چې ما دوه درې کرت دا خوب کتلی دی، نو د دې تعبیر ویستلی شوی دی، تا ته جواب ملو شوی دی. یو بل مرګري خوب کتلی او که دا هغه وي چېرته هغه باز خوب کې لیدلی نه چې دا هغه نه دی، دا ګیله چې کوي د همدغه مرګري ګیله کوي چې یاره زما زیړ پټکې دی، زما د والد صاحب زیړ پټکې دی، مونږ په خوب کې دوه درې ځل وکتل چې زه آبادي کوم. نورور تا ته په تیر درس کې ته مکمل یو غنټه خیر دی وقف کا او تیر درس پورا وره، کستا جواب نو بیا مونږ ملامت. ټیک شو جی، اول بیان پورا اوري نو بیا ګیله را لېږي، ستا ګیلې درې څلور ځل راغی چې هر څوک یې زمونږ روري زمونږ د سرتاج، ستا ګیله مونږ ته په سر سترګو، خو ته بیان وره انشاءالله ستا تسلی بخش جواب په هغه بیان کې تیر شوی دی. طریقه مو ښایي چې مثال زمونږ د پروګرام به دې څنګه اوري مکمل. یو بل قسم مونږ نه دا پوښتنه کړې وه سویډن والا، هغه د غوښې جواب مونږ ورکړی، جی جی هغې بیا پوښتنه کړې وه چې ستاسو د پروګرام بیا مونږ څنګه واورو، دوی جوړ د پروګرام اورېدو طریقه باندې صحیح. زمونږ د پروګرام د اورېدو طریقه هم داسې درونو چې دیني جذبه چې دا کم پیج دی مشهور پیج دی، هغه زمونږ په هغې باندې زمونږ د ادارې د خوا نه او زمونږ د الحمدلله پروګرام د خوا نه د نشریات باقاعده جاري شوي دي، تاسو یې کتی شئ. هر اتوار په شپه باندې تیر پروګرامونه مونږ د 8 بجو نه تر 9 بجو 9:30 یا 9:15 پورې کړي دي، او آینده چې کوم درسونه مونږ کوو نو هغه د هر اتوار په شپه د 7 بجو نه تر 8 بجو پورې ان شاء الله دې درمیان کې پروګرام ویلای پروګرام. نو تاسو دا پروګرام د دیني جذبه پیج په ذریعې سره کتلی شئ. تاسو چې کوم سوال مونږ ته د واتس اپ په ذریعې را لېږئ 0336 5465 134 نمبر باندې، نو هغه جواب مونږ د واتس اپ په ذریعې بیرته نه کوو، مونږ هغه جواب کو د واتس اپ په ذریعې ورکو، صرف ته به ووري، نور خلک دغه مسلې نه محروم پاتې شو. مونږ دا وایو چې د یوې مسلې جواب 4,000 5,000 10,000 6,000 کسان وګوري ووري او ټولو ته تنه فایده ورسیږي، خیر ورسیږي، نو تا ته هم الله اجر درکړي، ما ته هم راکړي، او د دې بیان شیر کوونکو ته هم الله تبارک وتعالى اجر ورکړي. دا جوابونه مونږ په واتس اپ هم ورکولی شو، خو زمونږ غرض صرف د دې نه دا دی، یو د الله رضا زمونږ غرض دی، دویم د معاشري اصلاح زمونږ غرض دی، او دریم دا چې د دین نه ډېر خلک واقف شي، په ځای د دې چې یو کس ته 2 کسان ته په واتس اپ جواب ملو شي، د هغې په ذریعې باندې مونږ په لاره د دې باندې راځو چې مونږ تاسو ته یو پروګرام شروع کړو، دې دپاره چې ډېر خلک به یو سوال به یو کس کړي، د هغې جواب به ډېرو خلکو ته وخت ورسیږي، کیدای شي د چا زندګي پې بدله شي، کیدای شي چاته ترنه خیر ملو شي، د معاشري اصلاح به په دغه طریقه باندې کېږي. او بیا هم دا وایم که څوک پوره بیان اورېدی شي خو اجر زیات دی. یو غنټه په سلامت هفته کې یو غنټه وستل هیڅ ګران کار نه دی. که بیا هم نشي اورېدلی نو تاسو بیا یوټیوب چینل ته رجوع کوئ، په دغه نوم باندې چې کوم دا چینل دی دا واتس اپ پیج دی، په دې باندې ته دې نوم تاسو چې ورکوئ په یوټیوب کې سرچ کوئ، نو تاسو ته به یوټیوب کې همدغه تصویر راشي، همدغه نوم باندې به تاسو ته د یوټیوب چینل راشي، هغې کې روزانه عمده هفتوار درس 10 منټه یا 8 منټه کې یو کلیپ جوړیږي، هغه کې نشر کیږي. نو خیر دې په ورځ کې 2 منټه 8 منټه وباسي، ورته روزانه یو کلیپ اوري، دا تمام سوالونه بیا هلته په یوټیوب باندې بیرته واپس تاسو ته ملاویږي، او د دې واتس اپ نه هم چې کوم دی د دې پیج نه هم هغه د هغې هغه لینک وغیره هغه نشر کیږي شیر کیږي، نو تاسو هغې ته هم رجوع کولی شئ. ښه جي، موږ سره سوالونه لا ډېر زیات پاتې دي او ټایم تقریبا پوره شوی دی، کوشش کوو چې خبرې را لنډې کړو. زموږ بل یو ورور سلام را لیږي، او د سلام نه بعد هغې دا پوښتنه موږ نه کوي چې د سوات نه یو ملګری سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. هغه وایي چې یاره په ما باندې د برس مرض دی، نو د برس مرض دپاره ما ته داسې یو دعا وښایي چې ما ته الله تبارک وتعالی صحت او شفا را نصیب کړي. هغې دپاره تاسو وروره یو استغفار ډېر وایي،
دویم نمبر دا دی چې صلات حاجت مونږ روزانه او دویم دریم ورځ کوه، باری تعالی نه سوال کوه. ما درته وړاندې مو ویل چې الله تبارک وتعالی دعاګانې قبلې دعا کې دومره اثر دی چې په دې باندې قضا معلقه هغه هم بدلیږي، په دې تقدیر په بدلیږي چې کوم تقدیر دی قضاګانې درې دي، یو معلقه ده، یو مبرمه ده، او درېمه قضا هغه ده چې هغه په علم د الله تبارک وتعالی کې معلقه ده او صورتن په لوح محفوظ باندې په صورت د مبرمه کې لیکل شوی ده. دا دوه قسمه قضاګانې چې دي دا بدلیږي، یو معلقه قضا ده، دا د عام خلکو په دعا باندې چې د ډنې د اخلاص نه دعاګانې کوي، الله تبارک وتعالی فضل وکړي نو هغه دعا قبول کړي، قضا ولا هغه تقدیر ولا بدل کړي. او هغه قضا چې هغه په علم د الله تبارک وتعالی کې معلقه ده او صورتن په لوح محفوظ مبرمه لیکل شوی ده، نو دا بیا د اخص الخواص په دعاګانو باندې چې هغه مقربین دي د هغې په دعاګانو باندې هغې کې دخل شته دی، هغه بیا بدلیږي. په دې باندې امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرهندی فاروقی رحمت الله تعالی علیه په خپل مکتوبات شریف کې پوره روشنیي اچولې ده، په دې دلیل قایم کړي دي، د دې مثالونو وضاحت پیش کړی دی. هغه قضا چې هغه په علم د الله کې معلقه ده، صورتن مبرمه ده، دا هم په دعاګانو د مقربینو باندې بدلیږي. نو ته کوشش کوه دې دپاره دعاګانې د الله تبارک وتعالی نه غواړه. هغه آیاتونه چې په هغې کې د عیسی علیه السلام مبارک دغه معجزه ذکر ده چې هغه مبارک به چې کوم دی د مورزادي ړانده رغول، دغه په دعا باندې به رغېده، الله تعالی به رغول. خو درخواست وکړم تاسو به خفه کېږئ نه. د خوبونو اکثر چې کوم مونږ ته راځي نو د خوب تعبیر به مونږ د لایو پروګرام کې نه نشر کوو. بعضې خوبونه داسې وي چې هغې کې سراز وي، بعضې خوبونه داسې وي چې هغه کله کله د بعضې کم فهمه بې علم ذهن ته هغه خبره ورسېږي نو هغه سبب د فتنې ته نه جوړ شي، فتنه ته نه جوړ شي، برپوه شي ته نه. نو د خوب تعبیر به مونږ کوشش به دا وي چې د واتسپ په کم نمبر تاسو مونږ ته پیغام راستولی دی، مونږ به په واتسپ باندې تاسو له د خوب تعبیر درکوو انشاءالله. چې خوبونه مونږ په داسې لایو پروګرام کې نشو نشر کولی، بعضې خوبونه داسې وي چې جی دا د مسلو دپاره دی، د تعبیرونو دپاره مونږ کوشش کوو دا شیز نه دی. او کله کله د تعبیر د خوب نه یا د خوب د لیدلو نه یو فتنه هم جوړېږي. که تاسو یقین نه راځي نو تاسو 12مه سپاره د سورت یوسف تاسو راواړوئ، په سورت یوسف 12مه سپاره کې شروع دی، 14مه کې ختم دی. د یوسف علیه السلام ته چې دا دومره تکلیف رسېدلی و د رونو د خوانانو سبب سو دا خوب و. بعضې خوبونه بعضې نااهله داسې دي یا بعضې فتنهګر داسې دي چې د هغې په زړه کې فساد وي، هغې د یو خوب تعبیر ته داسې هواګانې ورکړي، الټه ته نه خبره جوړه کړي، په عالم کې یو غټه فتنه برپو کړي، د خدای تعالی په دوستانو په اولیو باندې ډېر خلک بدنام وګرځي، بدګمانه کړي او په هغې یې بد عقیده او بدزونه کړي، حتی تر دې پورې چې د یو غټې فتنې مترادف شي خبره. نو د خوبونو تعبیر مونږ آینده دپاره په لایو پروګرام کې به نه ورکوو، په دې به تاسو نه خفه کېږئ. که چا خوب لیدلی وي مونږ به د واتسپ په ذریعه هغه ته جواب انشاءالله ورکوو. بل یو ملګری تپوس کوي چې یاره یو سړی جنازې ته حاضر شي، دله د جنازې مونځ نه ورځي، جنازه حاضره ده، دی عاقل دی، بالغ دی، اوس به دی دغه وخت کې څه کوي؟ جی اولا زه د ورور ته دا وایم چې ګوره د جنازې مونځ اسان دی، مونږ لږ ګران کړی دی. یو خو دا اول کې نیت عربی کې دی، نو مونږ تمامو منځونو ته نیت څه کې کوو؟ پښتو کې کوو. دغه د عربی نیت که عوام نشي یادولی، اولا خو نیت ویلی کېږي د زړه قصد او ارادې ته. دا ته چې جنازې ته حاضر شي او نیت د جنازې دی په دې زړه کې وکړو، دا نیت هم تا دپاره کافي دی. په زبان باندې نیت کول دا مستحب خبره ده، خو بیا په دې عربی کې د الفاظ ویل لازم نه دي. که ته په پښتو کې لکه څنګه موږ نورو منځونو دپاره نیت کوو، په پښتو کې نیت وکړي چې 4 تکبیره د جنازې مونځ کومه، ثنا د الله تعالی دپاره، درود د نبی علیه السلام مبارک دپاره، دعا د دې مړي دپاره، او خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لورې الله اکبر. بالکل دا نیت هم صحیح دی. ګوره په دویم د اول تکبیر نه رستو بیا مونږ ثنا وایو که نه، نو ثنا خو مونږ په دې مانځه کې وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. یو ټکی پکې زیات دی، وجل ثناؤک، هغه ته مه وایه که نه درځي، ولا اله غیرک ووایه. دریم ورپسې تکبیر دریم کې موږ درود شریف وایو. هغه درود د جنازې که تاسو له نه درځي، کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت، هغه که تاسو ته نه درځي، دا مونځ کې کوم درود پاک چې مونږ وایو دکه درود پاک وایي، تاسو ته هم اکه اجر میلاویږي، ځکه دریم تکبیر کې درود شریف ویل دی، هغه که هر یو درود شریف. او بل آخري تکبیر کې مثال په طور باندې دعا تکبیر کې هغه دعا که چاته نه ورځي، او بله دعا چې کوم دی هغه هم ویلی شي. بیا قدم تاسو ته
نه درځي، دا د مونځ درود هم نه درځي، د مونځ ثنا هم نه درځي، یو دعا هم نه درځي. نو فقط د جنازې د څلور تکبیر هم چې سړی وکړي نو فرض پکې ادا شو، تا ته باری تعالی اجر درکوي، اجر میلاویږي. حدیث مبارک کې چې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د یو مؤمن مسلمان رور جنازه وکړه یو قیرات اجر ورته میلاویږي، یو قیرات د احد د غر عمره نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي دومره اجر دی. نو دومره اجر تا ته فقط په دې څلورو تکبیرونو ویلو باندې هم میلاویږي. نو اول خو دغه اسانه طریقه ده، کوي کاغم نه درتله اسی ودرېږه تکبیرات پکې وایه. جزاکم الله. وروره د دین کې ناپوهتیا د عذر نه دی، په قیامت کې ته په دې نه خلاصېږي چې ماله دا مسله نه راته یا دا کار ستا غاړه بنده د خامخا. خو دومره ده چې جنازې مونږ لکه څنګه مفتي صاحب محترم فرمایل عبارت د څلورو تکبیراتو نه دی، که نور دله هېڅ نه درځي کم از کم څلور تکبیرات وایه، ستا غاړه به پې ازادېږي. او ورسره که نه ویلی شي نو سبحانک اللهم وایه، درود وایه، اللهم ربنا چې کومه دعا تا ته د عربۍ اسانې د قرآن حدیث نه وایه. ښه جي بل یو ملګری دا تپوس کوي چې یو سړی د سلام هم رالیږي، د سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله، دی وایي چې یو سړی غسل وکړي، په غسل کې پوزه کې اوبه واچوي خو خوله کې اوبه اچول ته نه هیر شي، نو آیا د غسل وشو که ونه شو دی به څه کوي؟ دا رور دی چې کم دی پس ته خیر دی بیا خوله کې اوبه واچوي، فقط نور ټول غسل دی نه کوي، بیا هم د غسل هغه چې کم دی کېږي وځي. ټیک شو. چې که چېرته د اودس نی مات کړی غسل دی وکړو، اودس ته نه دی مات کړی، تا خوله کې اوبه واچولې غړغړې دی وکړي نو هم ستا اودس غسل کافي شو. او که چېرته د اودس مات کړی وي نو بیا هم چې کم دی کېږي، خو کېږي احتیاطاً دغه دی چې باید د غسل د سره وکړي، او که ونه کړي نو هم غسل وشو خو دی به خوله کې غړغړې به کوي، خوله کې به خامخا اوبه اچوي. ښه جي بعضې یو ملګری بل د تپوس سوال کوي چې بعضې علاقو کې بعضې قاریان ماشومانو ته سبقونه ښیي، په هغې کې بعضې ټایم جینکۍ وي، بعضې ماشومان جینکۍ وړې وي او بعضې ماشومان جینکۍ مراهقې وي یا بالغې وي، د هغې ته هم سبقونه ښیي، یو مجلس کې ناست دي، جینکۍ هم ناست دي یو طرف ته، بل طرف ته هلکان ناست دي. نو آیا د لویو جینکو ته سبق ښودل دا جایز دي که نه دی جایز د قاري صاحب لپاره؟ کمې زره جینکۍ چې هغه مراهقې وي، لوی وي او مشتهاتې وي نو هغې ته بالکل چې کم دی سبق بغیر د حجاب نه پردې نه منځ کې حایل چې نه وي نو بالکل ناروا دي، ټیک نه دي، خوف د فتنې دی. هغې نه چې کم دی قاري صاحب ته اجتناب پکار دی. کوم چې وړوکي ماشومانانې جینکۍ وي چې خوف د فتنې ورکې نه وي هغې ته بالکل که ښی نو جایز ده او دغې نه دې ځان وساتي. جزاکم الله. بل یو ملګری تپوس کوي چې نن سبا بعضې دمګري داسې دي چې هغه فاسقان دي، په فاسق دمګري باندې دم کول څنګه دي، جایز دي که ناجایز دي؟ نو زه به دا وایم چې دم درود ته قرآن الفاظ وویلی شي بهتره ده. چې یو سړی فاسق وي یا بعضې دمګري داسې چې هغې ته قرآن نه ورځي یا مونځ دس نه کوي، نو الله تبارک وتعالی خو قرآن کې فرمایي چې مونږ نازلو قرآن هغه حصه چې په هغې کې شفا او رحمت دپاره د مؤمنانو دی، بهتره ده، دا ښه خبره ده چې داسې دمګری چې دغه اعمال د اسلام د شریعت نه خلاف وي، په دم درود کې هم بعضې کارونه د شریعت نه خلاف کوي، نو هغې ته خوا ته مه ورځئ، د هغې نه دم مه کوئ. علما ګورئ، نیکان او پاکان ګورئ، د هغې په خوله کې خدا خامخا د دیندارۍ د وجې نه یو اثر وي، هغې ته ورځئ، هغې ته هم باید دم واچوه. کوم دمګری چې فاسق وي، فاجر وي، خشیت خداوندي په زړه کې نه لري، د قرآن حدیث نه آګاه نه وي، نو د هغه خوا ته ډېر دمونو ته مه ورځئ، کله کله دغه سبب د فتنې وګرځېږي. او متشرع دمګري وګورئ، ښه دینداره خلک وګورئ چې د خدای یره په زړه کې لري، د هغې نه دم کوئ، بالکل جایز دی. ښه جي بل یو ملګری تپوس کوي، وایي بعضې خلک داسې چې په کور کې کونترې وساتي یا توتیان وساتي یا بل کوم مرغه د شوق نه ساتي، دا کونترې ساتل او یا د توتیان واړه یا غټ په پنجرو کې ساتل یا مرغان، دا څنګه دي جي؟ جی د کم کونترې یا مارغان چې کورونو کې ساتل کېږي یا ساتلی وي خلکو، که د دې د خوراکو د ضروریاتو خیال وساتلی شي او دې ته تکلیف ور نه کړی شي نو بالکل د دې ساتل چې کم دی بیا روا دي، جایز دي، او په شرط د دې چې تکلیف ورته ور نه کړي او د خوراک او د دې د ضروریاتو خیال هغه وساتلی شي. کونتر بازان خو خدای دې ورته هدایت وکړي، خو عموما کونتر ته ډېر تکلیف ورکوي، لس منټه لاس کې تپنې ولي خوځې را خوځې شپیلیانې وایي او کله ورپسې کاڼي ولي و کاڼې پردي کور ته هم غورځېږي، نو کونتر بازان نه خوشحالېږي، کونتر بازان ورله تکلیف ورکوي، نو هغې دپاره دا جایز نه دی، ګناه ده ګورئ ښه. او بل یو ملګری تپوس کې د سخاکوټ نه سجاد حسین شاه صاحب، هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. فرمایي چې دا میاشت کومه داخله شوې ده شعبان المعظم، د دې میاشتې علما کرام بعضې فضایل بیانوي، روایات بیانوي، احادیث عموما چې کوم مشهور دي، نو آیا دا احادیث صحیح دي یا دا روایت دا خبرې په حدیثو کې شته که نه نشته دی؟ بالکل وروره د شعبان المعظم بعضې فضایل هغه چې کوم
د صحیح روایتو کې ثابت دي نبی کریم علیه السلام مبارک خپل چې د میاشت په داخله شو نو بیبي سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما نه ده کتل چې پر لپسې 2 میاشتې روزي نیولې مگر د رمضان او د شعبان د میاشتې دا پر لپسې روزي نیوي یو حدیث کې غالبا اسامه ابن زید صاحب دی هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې شعبان د رجب او د رمضان په درمیان کې دا یو میاشت ده چې اکثر خلک د دې د فضیلت نسلی هغه غافل دي نو دې میاشت کې به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په کثرت سره سکولی روزي به نیوي نو بعضی فضایل صحیح حدیثونه ثابت کستا مراد د شب برات نوي نو شب برات 15 شپه د شعبان المعظم دا غي ذکر په حدیثو کې شته په سورۃ دخان کې اغه اشاره راغله دا سورۃ دخان کې دا غي ذکر موجود دی په بعضی حدیثو کې راغله دی اوس مونږ هغه ټول نشو بیانول ځکه زموږ ټیم تقریبا د غنټې نه خبر اوریدلې ده د شعبان المعظم فضایل بالکل حق دی د حدیثونو ثابت دی کته د شب برات یادې هغه کې څه خبر نشته بالکل جایز ده بل یو مرګره سلام را لګي شاه سے محترم ته خاص کر سلام نو استا سلام تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله دې عزت کی خو یوازې ما ته سلام نه را لېږي چې کر را لېږي نو یوازې مفتی صاحب ما یادوه او ما یادوه دواړه یادوي نو بیا زموږ بس ګیله ده نه وي نو دا خو تاسو مینه دا محبت ته کوشش کوئ چې بس یا صرف سلام وای یا کوئ دواړه یادوي نو هغه بهتره به وي تاسو کې چا دا بیان نشر کړي نو راغلی نو غي دا بیان نشر کوي په ګروپونو کې پیجونو نه او دا غرند خپل آیډیانو نه مو سره په دې نه کې کار کې تعاون کوي او خپل سوالونه موږ ته د واتس اپ په ذریعہ را لګل شي تاسو په دې کمنټو کې مکته شي بعض یارانو لاندې کمنټس کې هغه د واتس اپ نمبر لیکل دي هغه ځان سره نوٹ کړئ خجبل یو مرګره دا تاسو کې چې یو سړی خپل بیبي ته طلاق ورکي یو سړی خپل بیبي ته طلاق ورکي او دې بیا وروسته پیمانه وي او دغه خپل بیبي په نکاح کول غواړي ته دې څه طریقه ده د خپل بیبي دوباره څنګه په نکاح باندې اغلي رورا د سیده چې طلاق یو سړی خپل بیبي ته ورکی ناول خو د طلاق تفصیل پکارو چې کم طلاق ورته ورکی طلاق رجعی ورته ورکړي یعنی یو طلاق ورکړي دی یا چې کم د طلاق باین ورکړي دی یعنی دسه کنایي الفاظ سره چې کم د طلاق ورکړي دی او کنه طلاق 3 طلاق ورته ورکړي دي نو کچرتا 3 طلاق ورته ورکړي د طلاق مغلظ دی نو په دې صورت کې دا بیبي چې د طلاق نه عدت تیر کی دا بیبي د نه خلاص شو دی اوس که دوباره دا بیبي په نکاح کول غواړي نو دا تر هغه پورې د نکاح ته ناراضي تر سوچ دې سره یو بل سړی نکاح ور سره وتړي او هغه د دې بیبي سره بیا کوروالو کې ملاپ ور سره وکي هغه نرستو هغه خاون ورته طلاق ورکی او هغه نه بیا عدت تیر کی دا هغه نرستو کده اول خاون سره بیا د زنانه نکاح کوي په دې صورت کې بیا ور سره نکاح کولای شي کني نو بیا دا صورت چني شوی نو بالکل د لپاره بیا چې کم دې سره نکاح ناجایز نه ده او که یو طلاق ورته ورکړي نو فقط په رجوع باندې عدت کې وي نو فقط رجوع باندې کار کیږي رجوع دی ورته کی په الفاظو سره چې تزما خزای واپس دی ورته وي یا رجوع بالفعل دی کی مثال هغه ته د شهوت سره لاس یو سی یا د ځان تر نزدیک بالکل په دې سره د بیا خزه کیږي خجی ما سره سوال نشته خجی بعضی دا یو درخواست یارانو ته کومه چې دا اوس کم کمنټس کې سوالونه تاسو راغنو ما ته ټول د موصول شو ما ته ورسېد تاسو د کمنټس خو مو سره وخت نشته ته تیر درس کم سوالونه پاتې دي د وخت د کموالی په بنا به مفتی سے به سوالم بیانې جوابم ما نه کله کله خبرې وګدي شي پکې نو لہذا سوال بم دی په خپل کوي او جواب بم دی په خپل کوي چې وخت زیات اونې ولې شي په دې غرض باندې بل یو مرګره دا تاسو کې مفتی سے محترم زمونږ نن سبا ایگزام یې امتحانات شروع دي هم د وفاق او د تنظیم المدارس او هم د چې کم سټوډنټان دي د سکولونو دې کې د بعضی الکان نقل کوي د نقل کول ګناه لري کنه نه لري تاسو ول پته نه لګي چې دا طالبانو کړي دي او کدا سټوډنټانو کړي دي خو چا دا سوال را لګلې دي ته دې جواب ورته کوي بالکل رورا چم چې دا سوال کړي دي نقل کول چې کم دي دا ګناه ده او فتاوی د لیکلي دي چې دې کې دوکم ده او بل د قوانینو د کم ملک چې کم قوانین دي دا غي خلاف ورزیم د ورکه او دوکم د ورکه لہذا نقل چې کم دي دا ګناه ده ځان دې ساتل پکار دي عقل نه کار اخلي غبیان ځان نه جوړوي خواري کوي کوشش کوي مهنت کوي نو کوشش دا کوي چې دین په نقل راغلي خو امتحان کې خو به نقل نه کوي کنه
کوشش کوه چې د کتاب نه نقل کوه د زده کړې په بنا باندې، او دا نه مه کوه چې په امتحاناتو کې نقل کوي. ښه جي. بل یو کس دا یو پوښتنه کوي او هغې وایي چې یاره یو سړی د خپلې بیبي سره همبستري یعنی جما په دبور کې وکړي، شاده خوا نه دی همبستري وکړي، نو آیا دې سره نکاح ته څه نقصان رسیږي، نکاح ماتېږي که نه ماتېږي؟ د دې وضاحت راکړئ. دې رور ته خو اولا مونږ دا وایو ګوره یو د شاده خوا نه خپلې بیبي سره جما کول دي، نو که شاده خوا نه وي او محل مخکې وي نو بیا خو دا جایز کار دی، دې کې څه قباحت شرعا نشته دی. او که چېرته محل هم رستې وي او شا طرف نه مثال سړی کوروالم کوي نو دا حرام دي، ناروا دي. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای ملعون من اتا امرأته فی دبرها، هغه انسان باندې د خدای تعالی لعنت وریږي کوم انسان چې خپلې بیبي سره د شا د خوا نه چې کوم دی هغه کوروالی کوي. نو د خدای لعنت چې دا یو ډېر عظیمه ګناه ده، لہذا اجتناب ته پکار دی. پاتې شو د نکاح خرابېدل، نو نکاح پې باندې ماتېږي نه، خو لیکن دا کار حرام دی، ځان ته ساتل پکار دی. ګناه کبیره ده، ډېر سخت عذاب او وعیدات پکې شته، دې نه ځان وساتئ، الله مو بخم. بل یو ملګری دا تپوس کوي چې یاره زما نفع اثبات دي او سالک دې څوک ملګری دی زمونږ او چې زم نفع اثبات دي، کله کله د نفع اثبات خو خپله مخصوص طریقه ده چې هغې ته به کینې مخ په قبله یا چې څه شرایط دي ورته به هر تقدیر دی. وي زه کاروبار کوم، کله عام مصروفیت لرم، نو په دې عام اوقاتو کې په روانه یا په ولاړه باندې نور استغفار ویل یا درود شریف ویلی شم که نه، نو او په طریقه نقشبندیه کې لساني ذکرونه نشته دي، تی په طریقه کې داخل مه ګڼه. په طریقې عالیه نقشبندیه کې جهري ذکر پس جبه باندې کول دام په طریقه کې بدعت دی، په شریعت کې نه، په طریقه کې بدعت دی. نو ته په جبه باندې دا چې کوم وظایف ته کې دا د طریقې نه مه ګڼه. یوه دویم دا چې ته نفع اثباتو ته ورسېږي، نو زمونږ د مشایخ عموما د نفع اثباتو نه بعد تا ته بیا د بعضې اورادو یا د نفلي عباداتو اجازت درکوي، نو ته په روانه ولاړه باندې درود شریف ویلی شي، دې کې څه قباحت نشته دی. خو کوشش دا کوو چې زیات اوقات د خپلو اذکارو ته ورکوي. نفع اثبات مونږ ته څه ته وایو؟ لا اله الا الله، دې ته نفع اثبات ویلی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله دی. نو چې څومره دنه کېدی شي لا اله الا الله ډېر وایي، استغفار ویلی شي، درود شریف ویلی شي، خو د نفع اثباتو ته هم ټایم زیات ورکوي. په عام اوقات عام روټین کې بالکل تاسو د نفع اثباتو نه علاوه بعضې اذکار یا بعضې ذکرونه وغیره کولی شئ. ښه جي. بل یو ملګري د ویښتو پرېوتو وظیفه غوښتې ده، نو هغه مونږ تیرو بیانونو کې تیرو درسونو کې مونږ هغه کړې ده. ما د هغې طریقه هم ښودلې وه، مونږ سره وخت کم دی، په دې بنا باندې زه دوباره د هغې اعاده نشم کولی. تاسو تیر درس وورئ، هغې کې شته دی چې د ویښتو پرېودو دپاره ما یو مجربه وظیفه یارانو ته ښودلې وه او اجازه مې هم پکې درکړې ده چې څوک یې واورئ هغې ته نه فایده اخیستی شي، دغه اجازه بل ته هم ورکولی شي، خپله هم استعمالولی شي. باقي سوالونه به مفتي صاحب په خپله کوي، جواب به هم په خپله کوي، د وخت د اختصار په بنا باندې. زمونږ یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې مونږه مولیان نه دا مسله اورېدلې ده چې یو سړي ته الله تعالی جینۍ ورکړي یعنی اولاد کې، نو هغې دپاره یو ګډ چې کوم دی عقیقه دا کولی شي، او هلک دپاره دا به دوه ګډان عقیقه کې حلالوي. نو وایي مونږ دلته یو مولا نه دا واورېدل چې که دوه کلن یعنی دوه غاښې سخوندر یعنی غوا یا میخه هغه راولي او په دې باندې عقیقه کې، نو وایي دا هم جایز ده. وایي آیا دا کار دا مسله رښتیا داسې ده که نه داسې نه ده؟ بلکل وروره، څنګه چې ګډه حلالولی شي عقیقه کې، چیلې حلالولی شي، دقسې غوا هم چې کوم دی عقیقه کې حلالولی شي. بلکې یو مسله به درته زه بل هم په دې کې وایم، که ته غوا باندې عقیقه کې، نو څنګه چې قربانۍ کې 9 حصې کولی شي، نو دا یو غوا ته د 9 بچو نه هم عقیقه دا کولی شي، یعنی 9 حصې ورکې جوړولی شي. بل زموږ یو ملګري دا پوښتنه کړې وه، دا سوال هم زور دی، مونږ اول درسونو کې دا جواب کړی دی، خو ما تاسو ته بار بار ویل تاسو زمونږ پروګرام اخر پورې نه ګورئ. هغه دا پوښتنه کړې وه، دا حدیث ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مبارک ته ویل چې ما ته تلاوت وکړه. بلال صاحب ورته تلاوت شروع کړ، نو بلال صاحب دا صورت منځ کې پرېښو، نبی کریم علیه السلام مبارک ورته فرمیل چې صورت دې کله شروع کو نو منځ کې مه پرېږده، بې سر ته رسوه.
دا جواب د بیا دا پوښتنه کړل چې ما سره ماشومانان دي زاغي ته د قرآن درس کوم. نو بعضې ورکې سوره بقره کې وي، بعضې مثال سوره آل عمران کې، سوره نساء کې وي. مونږ یو آیت هغې ته وښایو، نو آیا زه به اوس دا ټول صورت پوره کوم سوره بقره مثال یو آیت مې هغې کې وښیلو، بیا به چې کوم دی بل ماشوم ته سبق خیم او که نه ما دپاره دا حکم نه دی. نو اولا خو ما درته دا ویلو چې ګوره دا حدیث زمونږ په علم کې نشته. که تا کوم کتاب کې کتلی وي نو مونږ ته حواله ووایه، مونږ به په دې حدیث باندې تحقیق وکړو. ثانیا ته د دې حکم نه سې، ته د دې حکم نه خارج یې، تا ته عذر دی، عذر په بنیاد باندې که دا حدیث ویم تا دپاره دا حکم نه دی. ته که یو ماشوم ته دا سبق داسې ښې سوره بقره تلاوت کوي، بیا بل سوره نساء کې وي هغه ته بیا ټوله سوره نساء تلاوت کوي، ته به ټوله ورځ کې دوه ماشومانو ته سبق وښې، تا دپاره دا حکم نه دی. او اولا دا حدیث مونږ ته راولېږه کوي چې مونږ یې سرچ وکړو. بل ملګری هغه دا پوښتنه کړې ده، زمونږ غالبا د بنو دی دا ملګری چې زمونږ کمپنۍ کې مونږ یو کمپنۍ کې کار کوو، یو فیکټرۍ کې، هلته د ایزي لوډ والا نه وي. زمونږ یو ملګری هلته ایزي لوډ روړي، مونږ ته 10 روپۍ ایزي لوډ کوي او مونږ نه 11 روپۍ اخلي. آیا دا جایز ده که ناروا؟ نو که تاسو ته پته چې د 10 روپۍ مونږ ته ایزي لوډ کوي او د ایزي لوډ کې دله کمپنۍ والا هم پیسې ورکوي، هغه ته پاتې کېږي، لیکن دی بیا مونږ نه چې کوم د 11 روپۍ اخلي او تاسو ته علم وي، بالکل جایز دی، اغستی شي، دا سود کې نه راځي، دا اجاره ده. هغه 10 باندې تاسو نه چې کوم دی 10 روپۍ درته ایزي لوډ کوي، تاسو نه 11 اخلي، بالکل جایز دی، سود پکې نشته. بل یو ملګري وزیرستان نه دا تپوس کړی دی، خو اولا خو زه هغه ته دا عذر کوم چې زه دغه د واټساپ د اواز ما واورېده، زه دغه په خبره باندې پوه شوی نه یم، خو زه جواب ورکوم که چېرته دا جواب دغه زما دا جواب دغه د مسلې موافقي نو خو بس صحیح ده، کنی دا وایس میسیج دی بیو کې او لږ اسان لهجې کې دیو کې مونږ د په لهجه باندې پوه نه شو. د زکات مسلې پوښتنه کړې ده، خو دی وایي چې مونږ 3 وروریان یو، په دې زه نه یم پوه چې د 3 وروریانو مال مشترک دی او که بیل بیل دی. صحیح شوه؟ دی وایي زه ورندار ته زکات ورکولی شم که نه شم ورکولی. نو که ستاسو مال مشترک وي هم ته د خپلې حصې او د دې ښځې چې کم خاوند نی ستا بل رور هغه د خپلې حصې زکات خپلې د دې ورندار ته بالکل چې کم دی څه کولی شي ورکولی شي، په شرط د دې چې ورندار څه وي، غریب وي، فقیر وي. او ما ورسره دا شرط هم لګولی چې بچو باندې مې نه خرچ کوي. نه، دا خبره غلطه ده. که د هغې بچي وي او غټانې فقرا وي هغې خپل بچو ته هم ورکولی شي، او تیم چې کم دی د خپلو ورېرونو ته هم دا زکات ورکولی شي، خپل اصول او فروعو ته یې نشي ورکولی، ورېرونو ته هم ورکولی شي. او که ستا مال بیل یو دغه بل رور دی بیل دا چې د ورندار د کم رور دی ښځه ده او ورندار دی فقیره وي، د خاوند په مال باندې ښځه مالداره نه ګرځېږي، ښځه ځان ته فقیره ده، نصاب ورسره نشته، بالکل بیا هم ته زکات هغې ته ورکولی شي. بل یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه امام پسې ولاړ یم او مونځ خفي مونځ دی، امام جهرن تلاوت نه کوي، د مازدیګر مثال یا ماسپښین مونځ دی، آیا دې کې مونږ فاتحه امام پسې لوستی شو که نه؟ بالکل د احنافو دا مسلک دی چې فاتحه به په خفي مونځ کې هم امام پسې نه لولي. قرآن عظیم شان کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. فاستمعوا جهري مونځونو دپاره چې تاسو یې واورئ، انصتو خفي مونځونو دپاره که اورئ نم خو تاسو سوغئ چپ شي او غوږ ورته کېږدئ، نو نه به لولې ورپسې روانه ده. بل زمونږ رور هغه دا پوښتنه کړې ده چې زمونږ سره سونه وه او ما حساب کړی هغه وخت کې 95,000 روپۍ ریټو د سوات نه د مونږ رور پوښتنه کړې ده، 95,000 روپۍ ریټو تقریبا 5,000 روپۍ مونږ باندې څه راتله، زکات راتله. بیا ما چې کوم دی هغه وخت کې مونږ سره دومره پیسې ټولې وې نه، 3500 روپۍ ما دا زکات ورکو، 1500 روپۍ ما باندې پاتې شه. اوس چې کوم دی د سونې ریټ وختو، مثال 1,15,000 کې شوه، نو آیا مونږ به هماغه 1500 روپۍ ورکو که نه؟ دا به اوس بل حساب سره زکات ورکو. نو وروره عمکه 1500 روپۍ ورکه، او که په دې باندې اوس بیا نوی کال تېر شو، د نوي کال ته زکات ورکوې، نو د دې نوي ریټ سره به بیا څه کوې، بیا به نوي ریټ سره حساب کوي. همدغه رور دا پوښتنه کړې ده چې زه پېښور ته درته غواړم، شاه صاحب سره ملاقات ته شوق کېږي او تاسو سره ما ته وایي چې که تاسو راته خپل نمبر راواستولو نو زما نمبر 0304 57 18 109، دا زما نمبر دی 0304 57 18 109. دا ما سره یو نمبر بل دی خو بس دا نمبر مې درته درواستو.
بل مرګري پوښتنه دا کړې ده چې فال قتل دا څنګه دي؟ فال قتل دا څنګه دي؟ لکه دا نجومیان ناست دي دا یادي. نو ګوره وروره فال قتل دی نجومیانو ته ورتلل دا ټیک نه دي. حدیث مبارکو کې دی نه منع راغلی ده. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې پال والا ته ورغلل او پال پې باندې وکته د دې انسان سلوي خورزي مونځ چې کم دی دا نه قبلیږي. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي کم کس چې فال والا ته ورغله او فال پې وکتو د هغې تصدیق وکړو نو د په تمام هغه دین باندې کفر وکړو، انکار یې وکړو چې کم دین نبی کریم علیه السلام مبارک څه کړی دی هغه راوړی دی. نو دا فالونه دا نجومیان چې ګوري دا ټیک نه دي. یو نبی کریم علیه السلام مبارک به د الفاظونه نیکفالي نیوه، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صلح حدیبیه کې چې کله د کفارو د خوانه به طور نماینده سهیل ابن عمر هغه راغی او مذاکرات نبی علیہ السلام سره وکړه. نبی علیہ السلام مبارک ته پوښتنه وکړه چې ستا نوم څه شی دی؟ هغه ورته ویل سهیل. نبی علیہ السلام وفرمیل چې ستاسو کار اسان شو. سهیل د سهل نه دی، سهل په معنی د اسانتیا سره، وایي ستاسو کار اسان شو. یا نبی علیہ السلام مبارک چې هجرت باندې تله مکې معظمې نه مدینې منورې ته، نو کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سر باندې سل اوخان انعام وستیو. نو بوریدا یو شخص هغه نبی کریم علیه السلام شهادت په نیت باندې نبی علیہ السلام پس روان شو او یا شاه سواران ورسره. کله چې نبی علیہ السلام مبارک ته ورسېد نو نبی علیہ السلام مبارک ته نه پوښتنه وکړه ستا څه نوم دی؟ هغه ورته ویل بوریدا. نو نبی علیہ السلام د خپل سفر صدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمای وې زمونږه معامله هغې کې یخوالی راغی. بوریدا یخوالی معنا ورکشتا نو زنګ معامله کې سره راغی یخوالی راغی. وی خاندان دې څه دی؟ وی اسلم. نو نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل همې سلامتی مل گئی، مونږ ته څه ملو شو؟ سلامتی ملو شو. داسې خو الفاظونه نبی علیہ السلام نیک فال نیولی دی، اما د نجومیانو ته تګ دا ناروا دی او حرام دی. بل عمدک مرګري دا سوال کړی دی چې دا عرس مناوول دا څنګه دي؟ دا خو د صحابه کرامو په دور کې نو صحابو نه دی منو کړی، نو عرس مناوول څنګه دي؟ نو وروره کوم عرس چې پاغې کې د قرآن تلاوتي، پاغې کې نعتخواني وي، پاغې کې قال الله قال الرسول بیانېږي او په آخر کې د مړي د ایصال ثواب دپاره پاغې کې خیرات او صدقه شوي وي چې دې کارونو مجموعه وي. دا عرس بالکل چې کم دی روا دی، دا جایز کار دی. او کته وی چې صحابه کرامو نه دی کړی نو بیا ورته څنګه روا به؟ نو زه دا ویم چې صحابه کرامو خو ډیر کارونه نه دي کړي او نن سبا زمانه کې مونږ او تاسو څه کوو او باعث د اجر یې ګڼو. صحابه کرامو خو دا علوم او دا چې کوم مونږ او تاسو نحو او صرف نن سبا زمانه کې وایي دا د صحابه کرامو په دور کې چرته وه. دا ډیر نور داسې کارونه دا زمونږ او تاسو د علما چې کوم دی دا ترجمې کوي، د رمضان د شعبان په میاشت کې شروع کې او رمضان کې ختمي، دا صحابه کرامو چرته کړې وه. دارنګې چې کوم دی دا اجتماعات کوي، دا اجتماعات صحابه کرامو چرته کړي، دا صحابو نو کړي، لیکن بیا هم دا ورته جایز وي او د ثواب کارونه ورته وي. لہذا عرسم که د دغه شیانو مجموعه وي بالکل جایز ده. او کلیات امدادیه کې 7 مسائل کې 3 نمبر مسئله کې حاجی امداد الله مهاجر مکی سے په دې باندې مکمل مستقل هغه چې کوم دی مسله لیکلې ده او هغه دا وایي چې بالکل ګوره عرس عبارت دی ما درته مخکې ویل لسنه نعتخوانۍ ده د قرآن تلاوت نه. قرآن تلاوت هم وی انفرادن جایز دی، نعتخواني هم انفرادن جایز ده، خیرات هم انفرادن جایز دی. لہذا وی که دا ټول را یوځای کې مجموعتن هم وی دی کې څه قباحت نشته او دا بالکل یو جایز کار دی. بل په دې کې وی چې کم دی صاحبان یو بل سره ملو شي، که کم سړی د پیر طلب کوونکی وي نو په دې اجتماع کې هغه ته یو ښایسته پیر هم په اسانۍ سره ملاویدی شي. نو حاجی امداد الله مهاجر مکی سے په پورا یو مسله لګولې ده چې دا بالکل جایز کار دی. او جی او دا د تمام دیوبند د علماو هغه چې کوم دی څه دی مرشد او استاز دی، پیر دی. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې دې باندې د حرامو د نارواو فتوې څوک لګوي نو هغه لویه هستي دا فتوا خو په هغه باندې ورځي. او بل دا چې یو هغه عرس دی لکه د چرسیانو عرس چې هغې پکې چرسونه بادوي یا پکې ډمخانې راولي، ډولونه پکې غږوي یا پکې رباپونه وایي. نو مونږ د دغسې عرسونو قایل نه یو. ګورئ دا خیال وکئ هغه عرسونو ته مونږ خپله په خپلو مساجدو او تقاریرو کې او بیاناتو کې مونږ په هغې باندې ردونه کوو، مونږ هغې ته حرام وایو، مونږ ورته ناروا وایو، د هغې تایید مونږ نه کوو.
دغه زیارتونو ته چې څوک سجدې کوي هغې نه طوافونه کوي دغه ټول شیانو ته مونږ څه وایو ناروا او حرام وایو کوم عرسونو کې چې ښځې او سړي خلط وي هغې ته هم چې کوم دی مونږ څه وایو ناروا وایو هغې ته مونږه روا نه وایو مونږ د دغې پاک عرس دغې پاک چونکې دغه عرس ته مونږ روا ولې وایو دا د دین د نشر و اشاعت یو ذریعه ده او هر ذریعات د دین د نشر و اشاعت هغه ټولې مستحبې دي چې هغه هره طریقه وي خو چې نشر و اشاعت د دین ورکې کېږي مونږ هغې ته څه وایو مستحب نو په دغه کې هم د دین نشر و اشاعت کېږي علما ورکې قال الله قال الرسول بیانوي هغې ته مونږ ځکه جایز وایو د نورو عرسونو ته مونږ روا نه وایو بل یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې یو انسان ته اودسماتې سخ ورغلی وي او هغه دې حالت کې مونځ کوي دا مونځ څنګه دی نو وروره دې حالت کې مونځ کول دا مکروه دی مکروه اول چې کم دی ځان ښه برابر که اودسمات که هغې نه وروستو مانځه ته ودرېږه ګوره یو خو اسیم زمونږه داسې دور کې پیدا شوي یو چې زمونږه توجه په مانځه کې نه برابرېږي او بیا چې انسان ته اودسمات هم ورغلي او ټینګي ورته نو ټول مونځ به د اودسمات شي مونځ به کې هلته به اودسمات په عذاب کړې توجه به دې نه برابرېږي نو لحاظه دا مونځ چې کوم دی مکروه دی داسې حال نه ځان ساتل پکار دی ښه جي ډېره مننه ستاسو د کتلو ستاسو د ټایم راکولو ستاسو د سوال کولو ستاسو د نشر کولو او ستاسو د محبت او د اظهار د مینې کولو ستاسو د سلام را لېږلو موږ ستاسو ډېر د ډنه مشکور یو ممنون یو الله تبارک وتعالی دې تاسو ته د اورېدو مونږ ته د وینا هغه اجر او ثواب را نصیب وګرځولی کي دا عمل د الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو دپاره صدقې جاریه وګرځولی کي زمونږ او ستاسو جمله صغیر او کبایر د الله مونږ او تاسو ته معاف کي کوشش دا کوئ چې حتی الوس دینه بعد هم که زمونږ دا بیان څوک ګورئ د دې ټایم نه علاوه بعد کې نو حتی الوس مونږ سره د نیکۍ په کار کې دا تعاون وکړئ چې د خپلې آیډیا نه پیجونو نه په ګروپونو کې د چینلونو نه دا بیانونه نشر کوي صرف او صرف د ثواب په غرض باندې الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د دې د نشر او اشاعت هغه عظیم توفیق را نصیب کی اجرونه دې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړي او دا درته وایم مرګري سو تاسو نه مو کو چې یاره د واتس اپ نمبر نو د واتس اپ نمبر مونږ بار بار ویلې دی 0336 54 65 134 دا واتس اپ نمبر ځان سره یاد ساتئ کم سوال چې تاسو وی په مونږ ته را لېږلی شي په واتس اپ به جواب نه ملاویږي او د هغې په ځای باندې به تاسو ته په نن شپه باندې د را روان اتوار په شپه باندې 7 بجو نه تر اوسه زمونږ ټیم 8 بجې اوس د را روان اتوار نه 7 بجې شو د ماښام ماسخوتن درمیان کې به انشاءالله پروګرام شروع کېږي ځان ورته فارغوئ پروګرام کې مونږ سره حصه اخلئ شرکت کوئ الله به دله اجر درکړي مونږ صرف ستاسو په خاطر دلته ناست یو سره د دومره مصروفیاتو د دومره مشاغلو مونږ ته مفتي صاحب د لرې نه راشي دا ټیم راکړي دې دې الله تبارک وتعالی دې هغه اجر عظیم ور نصیب وګرځولی کی دا چند خبرې مو کی الله دې د خپل رضا باعث وګرځولی کی تر روان اتوار تر شپې پورې په لوی الله سپارم خدا غي نه وړاندې بیا معذرت کوم کم سوالونه چې په کمنټس کې شوي دي ان شاء الله را روان اتوار لا به مونږ ډومبه عمدا سوالونه حل کوو اوس مونږ سره ټیم زیات وړېدو په دې بنا باندې مونږ د کمنټ سوالونه ترک تر روان اتوار په شپه ډومبه عمدا سوالونه تر روان اتوار په شپه په لوی الله سپارم الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته